ورسولك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الأنعام مدني سورة ولاندې سورة اختتام هم په تقریبا قرآن او دا ذکر کړه ما کان حدیث ایوب سره ولکن تصدیق الذي بین یدی. اختتام د هغه وشو تقریبا قرآن ته چې دا ځان جوړ شوی خبرې دي. څنګه چې تاسو سره وړاندې کتابونو قرآن باندې تصدیق د دې ابتدا کې هم ترتیب د قرآن کریم دا حروف مقطعات دي. د دې معنا حقيقي د الله تعالی تعبیرات بعض حضرات په احتمال له جوړې شو معنا حقيقي دا د سر د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې راز خبرې دي. تعبیرات کې ویشیا دي اسرار او من لطائف لام لطائف او من موزیل شبهات اور راشد هغه اسرار چې کوم لطائف دي او ختمون کې د شبهات دي. آیات الكتاب دار آیاتنا د کتاب والذي انزل اليك اغش نازلی کی تا من ربك طرف درستان الحق دا عطب د صفات او صفات باندې هم کله صفات ذکر کیږي بغیر د عطب. تاسو وای رجل عالم عاقل او صفات په عطب سره هم ذکر کیږي. رجل عالم و عاقل دا چې د قران مقدس صفات کله ذکر کیږي په عطب او کله بدون عطب. دا هم صفات چې کتاب دی او دا هم صفات چې انزل الیک من ربک الحق ولكن اکثر الناس لا يؤمنون. ډېر انسانانو نه هغه په دې باندې ایمان نه وروړي. دا وجه د زید او د عناد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. الله جل جلاله هغه ذات چې پورته کړی د اسمانونو بغیر عمد. د دې دوه مطلب ویلی شي یا چې کوم دا ترونه صفت کده بغیر عمد لپاره آیا مستقله جمله کدا د مخکې د پر صفت کې نو بیا معنا دا ده چې الله هغه ذات پورته کړی د اسمانونو بغیر د ستنونو او اسستنه ترونه چې تاسو یې وایي نو معنا ستنشتي هوته نه دا سستنه ولنه دی ورکړي چې تی وایي نه بیا معنا دا ده چې د اسمان ستنشتي او تاسو یې نه نو دا هم د الله پاک او قدرت دی چې الله دومره دوی اسمان اوچت کو بیا یې ولستنې ورکړي. داستنې به څومره او بیا داستنې داسې چې تاسو یې نه یې و اسمانې په کلک کړي. دا هر یو د الله قدرت دی. او دویم احتمال داسې هم دی چې ترونه دا مستقله جمله شي او د مخکې لپاره صفت لشي. بیا معنا دا ده چې الله هغه ذات دی پورته کړي د اسمانونه بغیر عمد بغیر د ستنونه ترونه تو تقوري او توقور او ته وګوره الله نظر درکړی دی. دا د محسوسات او خبره ده. واستن نشته نو بیا الله د اسمانونو اوچت کړ بغیر د ستنو نستنې ولا ورنه کړی. بنا په دې باندې دا هم د الله یو عجیب قدرت چې دومره لوی مخلوق پیدا کو ته ورکوټي نو ورکوټي آبادی کې بستن بغواړي عادت دې دومره عظیم آباده استن نشته. ثم استوى على العرش. دی الله برابر دی په عرش باندې. وړاندې سورته هود کې داغه مختصر وضاحت کړو. وسخر الشمس والقمر تابع کړل الله مرس فوق میں کل یجری دا هر یو چلیږي له اجل مسمى هغه ټیم مقرر تا. د نور او د سپومه الله صفات ذکر کوي. سخر الشمس والقمر همدا چې نور امور مخکې ذکر کوي. سخر الليل والنهار الله د شپه تابع کړي دا ورځ تابع کړي دا نور تابع کړي سپومه تابع کړي نهرونه او د سمندر تابع کړي. او بل طرف ته چې پکې وګورئ
دا کوم ځای کې زمونږ تابع دي ته دې سیند ته ورډوب که نه خو دې وړي او که دا سیند ستا تابع نو زه ته ورته ووایې که نه داسې نیغ په دې ملکنډه وخېږه بیا دې راوخېږي که دا انور ستا تابع دی دا انور راخېږي یاره چې ډېره ګرمي په جون جولای کې نو ورته لکه مه راخېږه لږ صبر وکړه یا په ژمي کې یخني نو ورته لږ ژر راوخېږه لږ تېز شه نو دا خو د چا خبره هم نه مني نو څنګه دا مسخر شي نو جواب دا دی چې الله جل جلاله دا مخلوقات د انسان د فائدې لپاره پیدا کړو به ولا مسخر هم کړو دا تسخير په دوه قسمه ده یو تسخير دا دی چې تعالی فائدہ درکې ستاسو فائدې لپاره چلیږي خو اختیار تعالی درکړي ستا فائدې لپاره دې زمکه ستاسو فائدې لپاره د اسمان ورس وګمه دا هر یو ستاسو فائدې لپاره دي خو لیکن اختیار پکې تعالی درکړي وجه دا ده چې اختیار تعالی درکې چې څومره انسانان متعدد دي دومره د اختیارات متعدد دي یو بوی چې ذره وخېږه بل بوی ضربه راخېږه یو بوی د انوار له ګرمي تیزه که بل بوی مه تیزه داسې هر یو څیز کې به اختلاف پیدا کېدو نو ځکه دا اختیارات الله بدل او مخلوق له ورنکړه ستا د فایدې دپاره چلیږي نو دی تسخیر دی او ځینې مخلوقات داسې دي چې هغه ستا د فایدې دپاره هم دي او اختیار یې تاله درکړو په کوم کې چې خلل نه پیدا کېږي څومره ځناور الله پیدا کړي دارنګې ونې بوټي پیدا کړي دا ځمکه نو اختیار یې تاله درکړو او تسخیر یې ستا دپاره وکړو ته که دغه څاروی ساتي او که ته علالوي او که ته خرڅوي خو دا تا نه انکار نه کوي دا ځمکه ده که ته په دې باندې آبادي کې او که په دې باندې ګلان شیتې او که په دې باندې ګن شیتې خو دا ځمکه انکار نه کوي نو اومې تاله فایده درکړه او اومې تاله اختیار درکړه دا دوه قسمه تسخیر دی بیا دا دویم صفت ذکر کوي ولې چې کل یجري لاجل مسمى دا هر یو د نور او د سپومې نه دا چلی په دې کې د ساينس والا اختلاف دی چې آیا د ځمکه او اسمان د ځمکه چلیږي ګرځي او کنه د نور او سپومې چلیږي دا ګرځي دا تقریبا خبره مسلمه ده چې ته یو څیز له حرکت ورکې نو بل بوته ودرې نو کدا سی وایي چې د ځمکه حرکت کوي نو بیا بوته نور ودرې نور جسم دا به ولاړ او د ځمکه بوته ګرځي او کدا سی وایي چې د انور ګرځي نو بیا بوته د ځمکه ودرې په یو څیز به ودرې او بل به حرکت ورکې نو دا دوی پکې اختلاف دی چې آیا کم څیز حرکت کوي او کم ګرځي دا خو د ساينس والا خبره ده خو لیکن شریعت په داسې خبرو باندې زور نه ورکوي کله بعضې مسایل داسې وي چې د هغه شریعت نه معلومیږي قرآن حدیث نه څه معلومیږي خو لیکن زور پې نه ورکوي تفصیل ولا او تحقیق ولا نه کوي وجه دا ده چې په دې کې د دې مخلوق او د انسانانو څه فایده نشته دا مسله ده چې آیا دا نور حرکت کوي او که د ځمکه حرکت کوي نو شریعت په دې باندې ډېر وضاحت او تحقیق او زور نه ورکوي که ته دا معلومه کړي چې دا نور ګرځي نو تا له څه پیدا او که دا معلومه کړي چې دا ځمکه ګرځي نو تا له څه دا خو د الله په اختیار باندې هر څه چلیږي بیا هم صاحب د روح المانی علامه الوسی رحمه الله فرمایي موږ چې ګورو د قرآن نه تحقیقا دا معلومیږي چې دا نور او سپوږمۍ ګرځي لکه دې آیت نه معلومیږي چې وسخر الشمس والقمر كل يجري دا زموږ د رب کلام دی او قطعي خبره ده او قطعي کلام دا فیصله کړې ده چې نور ګرځي سپوږمۍ ګرځي چې هر کله دا دواړه ګرځي نو ځمکه ورته ولاړه ده همدارنګه سورت یاسین کې مضمون ذکر کړي کل یجري دا نور سپوږمۍ هر یو چلیږي له مستقر الله چې هر کله په داسې نسې قطعي باندې مختفته ولګېده چې نور ګرځي سپوږمۍ ګرځي نو ځکه موږ قول کوو چې دا ګرځي کو بالفرض داسې قطعي خبره مونږ ته چا دا ویلي وي چې ځمکه ګرځي مونږ به هغه ویلي او زموږ رب د کلام نه دا معلومېږي چې دا نور او سپوږمۍ ګرځي یدبر الامر تدبیر کوي د الله د کارونو دا دواړه چلیږي اجل مسمى ټیم مقرره پورې ګرځي د لپاره خپل ټیم دی صحیح مسلم روایت کې دا راغلی دی چې دا نور روزانه راخیږي خپل یو مدار چې پوره کړي نو الله ته سجده ولګوي اجازه وغواړي بیا راوخیږي نو بیا ورته راوخیږي همداسې وي یو موقع به داسې راشي چې د ده دا چکر یې پوره شي
نو دی به اجازه وغواړي بیا راوخېږم الله به ورته وایي نه واپس شه. نو د هر یو دپاره خپل څنګ چې ستا ساګانې د شمېر دي د دې لور او د سپوږمۍ دا چاکرې هم د شمېر دي. يدبر الامر الله تدبیر کی دا کارونو یفصل الآیات په تفصیل بیانې آیاتونه لعلکم دې دپاره بلقاء ربکم توقنون چې په ملاقات د خپل رب باندې تاسو یقین وکئ. وهو الذي الله هغه ذات دی مد الارض خورا کړې د ځمکه د ځمکې خورا کړې ده څنګه چې په سورۃ نازعات کې ذکر دی والارض بعد ذلك دحاها. بل طرف ته ساينس والا خبره کوي چې دا خو کره ده. دا کرهواله منافي د مد سره نه ده څنګه چې الله بل عزیز په خو دې راځي چې کوم د تفسیر کبیر کې ذکر کړی وجه دا ده چې کله ځمکه کره شي خدای ډېر عظیم شان کره ده. لري انسانانو ته مخلوق ته کره نه ښکاري دوی لپاره خدا اوار ځمکه او اوار چې کوم دې دشت وته ښکاري. نو لهذا مد الارض وجعل فيها غرزولي بديسمك رواسي غرون وانهار نهرون ومن كل ثمرات او هر قسم میوه جعل فيها غرزولي بديسمك زوجين جوړه جوړه اسنين دوا دوا دای دوا دوا جوړه جوړه پیدا کړی دي نو سم میوه داسې وچاغه پوچی وي او سداسې وچاغه لمدي دا خو باندې دی الوچې دي دا چې کوم دی امونه دي امرود دي دا خلک لمدي خوري او سوچي وي دا غوزان دی او پیسته دا او بادام دي. همدارنګه رنګونو لحاظ باندې چاله الله پاک سپید رنګ ورکړه چاله سور رنګ ورکړه ذایقو لحاظ باندې چاله خوږ چاله ترش اس نه داسې جوړه جوړه او بیا ځینې داسې معنا کې لکه دایره المعارف والا په دې کې تحقیق دا کړی چې ساينسدانان په دې باندې قائل دي چې په دې تمامو نباتاتو کې نر او ښځه وي. ځینو کې هنرواله او خزواله دا مخکې د مسلم اوازې او ځکه دوی امني چې په دې غونډو کې دا نرواله او خزواله شته نو بیا اسنین دوا دوا یو شل لیل النهار پټي الله شپې باندې ورځ ان فی ذلک بشک په دې کې آیات نشانات لقوم یتفکرون هغه قوم د پاره چې دوی فکر کوي په دلایل د توحید کې. وفي الارض یو په ځمکه کې قطع ټوکړي دي متجاورات یو بل سره لګېدلې دا ټوکړي دي یو بل سره لګېدلې نو څه چې کوم د سره ځمکه د ستور ځمکه د سپینه ځمکه د ټوکړي متجاورات دی یو بل سره لګېدلې په اعتبار د اوصاف سره یو ځمکه کې یو پیداوار کیږي بل پکې نه کیږي بلکې بل پیداوار کیږي بل پکې نه کیږي. بطوري مثال دلته وګورئ دا چې کوم د خمجدار ځمکه په دې کې غني څومره خولي کی لیکن کله د سي افعال شي وستي اشیاء ته اغزمکه ولې اغزمکه دي بالکل دي اندر سره کې نه کی اغزمکه را دا کوي هغه نه دا چې تاسو بطوري مثال محتاج یې رجی دالي انار خولي دی او مڼي خولي دي ولې د پاکستان د ځمکه نه خدا ځمکه هغه شانتي مڼه او هغه شانتي انار نه کوي اغزمکه کوي یره چې دا خربوزي دي اندواري دي نو اغزمکه کوي ته نه کوي دا راګه دلته وګوري امرود دي امونه دي نو دا چې څنګه کوي تاسو بل ځای نشي کولای. بیا چې کوم تاسو نور ملکونو کې د هر یو سیز داسې فرق نو سمکی دی او دا یو بل سره مختلف دي په دې پیداوار کې. وجنات او باغون من اعناب د انګور او زرع او فصل و نخيل او کجور سنوان صد یو اصل والا یو غیر سنوان او صد یو اصل والا نه نو سنوان وی چې کوم دی د ار یو اصل بیل وینو دا متعدد بوټی شي او غیر سنوان صد یو اصل نه نو د جنګ بوټي وخی یسقا د توبور کوي شی به ماء واحد یو قسم وب د یو وبدي پیداوار ته وګوري بوټي ته وګوري هغه بیل ونفضل بعضها من فضیلت ورکو بعضی د تعالی بعض په بعضی نور باندې پر اکل په خوراکیږي. ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات النشانات لقوم یعقلون قوم د پر چې دوی پوېږي. و ان تعجب کته تعجب کې د دوی نه تعجب کې چې دوی ستا تکذیب کې ستا خبره نه لري. اجعل الالهه الها واحدا دوی وی دا دون خدایان یو خدای ګرځي نو دا ته تعجب ښکاري.
الله فرمای دا تعجب خبره خو نه ده که زما د توحید نه انکار کوي دا خلک زما قدرت نه مني وعجب قولهم عجیب د دوی وینا اذا كنا ترابا کله چې موږ شو خاورې ان ایا موږ لفي خلق جديد شوبه په پیدایش نوي کې بیا به جب کیږو نو دوی د الله دا طاقت نه مني اولئک الذین دا کسان دي کفروا بربهم لكفر کو په خپل رب باندې اولئک دا کسان الاغلال توقن فی عناقهم د دوی په سټونو کې وي اولئک دا کسان اصحاب النار خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دي په دې اور کې همیشه ويستعجلون کذ تلوار سره غواړي ستانه به سیئات عذاب تکلیف ستانه غواړي ته پیغمبر استا خبر نه مون ورشه عذاب راوړه قبل الحسنه مخک دراحتنا الله فرمای تلوار مت کوي وقد خلت تاخي سره تیر شي دي من قبلهم المسولات مخک د دوی نه عقوبات مخک د دوی نه عذابنا تاسو ته وړاندې ولې عذابونه نمونې تیر شي وان ربک بشک استرب لذو مغفر خواند بخنه د لناس انسانانو تعالی ظلمهم سره د دوی د شرک نه د شرک او کی بیا الله بخي توبه وبس الله خواند بخنه انسانانو تعالی ظلمهم کدی سمرم زته او کی توبه وبس الله یبخ وان ربک بشک استرب لشدید العقاب سخ عذاب ولاده ويقول الذين كفروا ويها كسان چې کافران دي لولا انزل عليه ودنزلي فدي پیغمبر باندې آیت نشانه من ربه طرف د خپل ربنا پیغمبر له صلوات والسلام ته الله بسونو نشانات ورکړي نو معنا دا د هغه نشانات چې موږ غواړو هغه ته ودی نه ملایوي انما انت منذر بشکته يرون کې نشانات خو الله ورکړي خو د دې فرمایش اوس هغه فرمایشونه نه ورکول کېږي دا خپل حکمتونه دي انما انت منذر بشکته يرون کې نشانات ستا په اختیار کې نه دي ولکل قوم هاد درې مطلب ویل شي انما انت منذر بشکته يرون کې ستا کار صرف د الله د عذاب نه يرول ولکل قوم هاد هر قوم د پر هادي راهنمای چې الله دې هدایت الله پلاس کړي ستا پلاس کې نه ته منذر يرون کې ته هدایت الله سره انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هدایت الله سره دویم انما انت منذر بشکته يرون کې دې خلق لره ولکل قوم هاد هر قوم د پر هادي ودا وی رسول او استاد هر یو قوم ته ما پیغمبر او استاد لګل داسې مې تم دې قوم ته ولګل هر قوم د پر استاد او پیغمبر دی وان من امه الا خلا فيها نذير وان من امه الا خلا فيها نذير هر امت کې الله فرمایي ما نذیر لګل او درې مطلب دا دی چې انما انت منذر بشکته يرون کې داخلك زما د عذاب نم یری ولکل قوم هاد او د هر قوم د پرته هادي د هر قوم د پرته هادي اومي ته راهنما اومي ځکه وما ارسلناک الا کافتا للناس تمام انسانانو ته متلګلې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عالم د پر رحمت نه منذر او د هر یو د پر هادي راهنما اومته الله يعلم الله پويږي ما تحمل هغه چې باري كل انثى هر زنانه چې داغه کوم امید ده د الله علم کې وما تغيض الارحام هغه چې کمي رحمونه دا رحم بچی لټیم کم ورکی و میشتي ورکی شپک میشتي ورکی وما تغيض الارحام هغه چې کمي رحمونه رحم کې دا بچی کندم شي هغه کارخانو کې دننه چې کوم دی د اولاد انتظام بیا د الله حکمي کوته د کندم کا وخت د کندم کا داسې ځای کندم شي وما تزداد هغه چې سیوا کیږي یا د عمر په لحاظ باندې چې د نه همیشتو نه وړي یا د اجزاء په لحاظ باندې چار د پینځو کو په ځای باندې شپک وتی ورکی وکل شیء هر چیز عنده د الله په نسبت باندې به مقدار په اندازې دی عالم الغیب د الله پویږي په غیب او شهادت او په حاضر الکبیر لوی ذات دی المتعال اوچت سواء منکم برابر د پتا سو من اثر القول سوچ پټي خبره ومن جهر به او چې څوک پتی زواله کوي کو ته په ښکارا خبره کوي او کته په پټه خبره کوي
ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې پټیږي د شپې وسارب نو کسب کوي بالنهار د ورځې وسارب نو تلونکی بالنهار د ورځې که د شپې په خپله پړستن کې او په خپله کوټه کې پټ شي نو هم د الله نه پټ نه وي د ورځې ته په کوم ځای ګرځي یا څه کسب کې د الله نه پټ نه وي له معقبات له ضمیر الله ته راجع کوي چې د الله دپاره معقبات څوکیدارې فرشتې دي دا د الله دپاره دي په دې معنی چې الله یې خالق دی او الله یې رالیږي نو ځکه هغه ته ضمیر راجع کوي شي او له کې دا ضمیر دی من ته هم راجع کوي شي ومن جهر به من لکه دا من بیا لفظ لحاظ باندې مفرد دی نو ضمیر مفرد ورته راجع دی له د دې من دپاره معقبات یو بل پسې راتلونکي فرشتې وي من بین یدیه د هغه مخې ته من خلفه او وروستو یحفظونه حفاظت کوي د دې انسان من امر الله د الله په حکم د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه نه نقل دي چې دوه هغه فرشتې دي چې د انسان ریکارډ جمع کوي د دې نه علاوه لس فرشتې الله نور رالیږي د انسان د حفاظت لپاره ستا نه مخکې وروستو داسې رواني چې ستا حفاظت کوي ان الله بشک الله پاک لا یغیر نبدی ما بقوم هغه چې کړي په یو قوم باندې الله احسانات کړي خپل احسانات یې نه بدلي حتی تر دې یغیرو چې دوی تغییر راولي ما بانفسهم هغه چې دوی په نفسونو باندې وو الله نعمت وکړو نو ستا په نفس دا دي چې د هغې شکر ادا کړه دوی تغییر راولي په دې کې هغه تغییر شکر ادا نه کړي چې تغییر راوسته شکر ادا نه کړه الله خپل نعمت بند واذا اراد الله بقوم کله چې اراده وکړي الله په یو قوم باندې سوءا د عذاب او د تکلیف ولا مرد له نه دا غد فرارت وما لهم نبي دوی د پر من دونه غیر الله نه من وال سوق اډون کې وال ولایت نه راوال نه معنا سوق دوست د الله نه بل سوق داسې نشته چې هغه د سره دوستي وکړي هو الذي الله غزا دی یریکم البرق خیتا ستبرخنا خوفا وطمعا روایتو کې راځي او دوه کسان هغوی پیغمبر علیه السلام خواته راغله او داسې بېادبه وو د خپل منځ کې مشوره وکړه دا یو ورته وایي زه به سره داسې بعضې خبرې وکړم او دا پیغمبر به سیټ ته کړم بس ته به د موقع نه پیدا والي ټول او پسې راوباسي یو ته عامر ابن طفیل وایي بل ته اربد ابن ربیعه ورته وایي دا عامر ابن طفیل پیغمبر علیه السلام ته یاره زه راغلی یم او دا خو نواب صاحب خان صاحب دی د لوی قبیلې سردار او مشر دی نو داسې وکړه زما سره چارې سیټ ته شه لږه خبره در سره کوم کېدای شي زما ستا جوړ راشي نو زه به ایمان راوړم زما ورته به ایمان راوړي پیغمبر علیه السلام ورته ویل ټیک ده خو د مخکې نه د اربد ابن ربیعه ته ویلي چې زه دا سیټ ته کړم یوازې کړم نو زه به یې راکلک کړم او ته به تورې نه کار واخلې نو د عامر چې کوم د پیغمبر علیه السلام یو طرف ته کړو بیا ورسره خبرې شروع کړې خبرې ورسره شروع کړي چې کوم دی دا سر یې خپل طرف ته کو چې هغه ته نه ګوري هغه ته اشاره کوي اشاره هغه اوس توره راغستې ده او دا توره چې کوم په تیږې کې ده نو په لاس کې تیږې دی هغه ته زور کوي چې دا توره ترې راوځي هغه نه راوځي دا ورته بیا اشاره کوي چې ګوره ما د خلکو نه رابېل کړو سیټ ته مې کړه په خبرو کړی مې هم دی خو د تورې نه کار واله عامر ابن طفیل بیا دې دغه ته اشاره کوله اربد هغه توري پسې راختې توره راوځي اچانک د پیغمبر علیه السلام ته خیال شوی که الله زما حفاظت وکړه چې زما حفاظت ته کړی اسمان نبي دې کړس د اربد دا کفرې ولا چې کوم دی هغه پروش هغه اوسو چې کوم دی عامر ابن طفیل وتښتېدو زه به داسې فوجونه د پسې راولم او دومره لښکرې چې دا بیابان به در ډک کړم او دا به نبي کریم علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل زه راشه الله به حفاظت کوي او د قیله بچی شته انصار شته انصار زما سره ملګري نو دا چې کوم دی بیا وتښتېد د بیلار کې هغه ته ډېرې مسلې نورې پیدا شولې الله فرمایي هو الذي الله هغه ذات یریکم البرق ښیي تاسو ته برېښنا دا چې کومه چمکۍ ده خوفا دا ذریعه د یارې ده وطمع او د تمې ده ام یاره ده چې اسنه تندر شي ام تمې چې دا برېښنا شروع شي نو باران وشي وينشئ الصحابه الثقال او پیدا کی الله وریا زی درنی ورځې د اوبو نه ډکې دا پیدا کی
يسبح الرعد تسبيح رعد فرشتة بحمده دا الله فحمد والملائكة ونور فرشتي من خيفته ای ضمیر الله تراجی دا نور فرشتي دا الله حمد من خيفته دا ير دا الله او هی ضمیر دا راجی رعد تا او بیلشی تسبیح و دا رعد فرشتہ او دا نور فرشتي من خيفته دا ير دا رعدنا دا افسر دا داغین یریگی نو دا نور دا الله حمد او ثناوی رعد چې کوم دی روایتونه چې کوم معلومیږي دا د فرشتي نوم دی او دا چې کوم ګړس خيږي دا دغه تشبیه ده او کوم چې دا چمکي او برېښنا خيږي دا دغه د لختي گزار دی دا د لختي گزار دی چې دا وریځ روانه کړي په هغه باندې گزار کې دی روانه کړي دا روایتونه په دې انداز معلومیږي اوس اخوا فلسفیان هغه په نورو طریقو باندې خبرې کوي نو دا سبعی د نه اسباب دی او سیز د پارسم مقرر شي او نور وړاندې دا د فرشتي نوم د الله تسبیح وي او چې کله دا ګړز ګړز شروع شي او حالت ډېر روان شي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي تو دا سی وایي چې کوم دی یسبح الرعد بحمده سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير وإذا أويك بالفرض تانتا پده تندر باني و پده گرز بروز باني سنقصان ورسيدو زبدا غزي موارد عبدالله ابن عباس دا دعا او دا ذکر چکم دیخی سبحان الذي سبحان الذي يسبح الرعد بحمده هغه الذي او عبد الله ابن زبير سره چې نقل دي هغه د الذي په ځای باندې من نقل دي سبحان من يسبح الرعد بحمده عبد الله ابن زبير سبحان من ادوانه موصولات دي او عبد الله ابن عباس سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير ويرسل الصواعق راليك الله تندر فيصيب بها رسول كيف دي سرمي يشاء چالا چي خوخشي وهم يجادلون في الله دوي جگڑ کی دا اللہ فتوحید کی وهو دا اللہ پاک شدید المحال سخت طاقت والا دے شدید المحال سخت طاقت والا کسری دا میم سر محال طاقت دوی او پا فتحی سر محال بیدا مقابل دا ممکن دا یو چیز ممکن دا یو چیز محال او په زمین سره محال بیا دروغ ته له دعوت الحق الله د پر دعوت د حق دعوت د الله چې داخله کرابري دا حق دعوت دی والذین ها کسان يدعون چې دوی بلی من دونه غیر د الله نه لا یستجیبون لهم استاسو خدایان دا استاسو د پر اجابت نشي کولای به شي پس شي سره کته غواړي چې الله دری خپل خدایانو نه چیرې مال اولاد راکې مال راکې مرتبه راکې عزت راکې تا نه نشي درکولای الله یو مثال ذکر کوي مثال داسې دی چې ته د چت باندې ودرېږه وړاندې د خوړ کې په دې دهر کې وبدي او بیا دې کو ته اشاره کوي چې ډېر زیات تګي ما ای او بو تاسو زما د خپلې تراشي چې دا تند مې ماته شي نو په دې باندې نه دا وبسته خپلې تراشي او نستا تند باندې د دې نیر په سر باندې ودرېږه او دې اوبو ته به اشاره کوي چې اوبو زما د خپلې تراشي عزت تګي نه خدا وبستا د خپلې تراشي او نه په اشارو باندې ستا تند باندې څنګه چې په دې باندې ستا حاجات نه پوره کیږي الله ودا شات استاسو د خدایان دي اندوان استاسو د بوتان دي مشرکان استاسو د اصنام دي ته چې هغه ته اشاره کوي دا حاجات نه پوره کوي یو د اوم نشي پوره کولای څنګه چې ته وګو ته اشاره کوي نو ستاسو د خونه ماتيږي الا کباسطن مگر پشان د هغه کس چې هغه وګدون کې د کفایه لاسونه الا الماء وبوتا وبوتا لاس وګد کړي اشاره وته کې ليبلغ فاه چې دا ورسیږي د خلی تو ما هو ببالغه او دا نه رسیدون کی اما دعاء الكافرين او ندا بدن د کافرانو الا فی ضلال مگر د په خطای کې ولله يسجد الله د پر سجده کوي من فی السماوات والارض هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او په زمکو کې دي تو نحتوع وکرها په خو خسر او پنا خو خسر
د طوع او د کرها مخکې معنا کړې وه. وظلالهم او د دوی سوري بالغدو سبا وخت والآصال او بیګا وخت. سبا یو طرف ته سوري پراتی، بیګا بل طرف ته پراتی، د الله ته سجدې کوي. ولوته من رب السماوات والارض، څوک دی مربي د اسمانونو او د ځمکو. ولورته وایي الله الله دی. ولوته وایي فاتخذتم تاسو نیسئ من دونه غیر د الله نه اولیاء نور دوستان. لا یملکون لانفسهم، هغوی مالکان نه دي د خپلو ځانونو دپاره نفعا د پیدې ولا ضر او نه د ضرر. ځان دپاره فایده نشي رسولی، تا ته به څه فایده ورسوي. ځان دپاره د ضرر مالک نه دی، نو تا ته به څه ضرر نقصان ورسوي. ولورته وایي هل یستوي الاعمى والبصیر، آیا برابر دي ړانده او لیدونکي؟ مثالونه دي چې اعما کافر دی او بصیر دا مؤمن دی. ام هل تستوي الظلمات والنور، آیا برابر دي تورتمونه او رڼاګانې؟ ظلمات شرکیات دي، نور توحید دی. ام جعلوا لله، یا دوی ګرځي الله دپاره شرکا شریکان. خلقو، دغه ستاسو شریکانو مخلوق پیدا کړی دی خلقی پشان د مخلوق د الله. الله دا مخلوق پیدا کړو، ستاسو د خدایانو پکې څه پیدا کړی دي؟ فتشابه الخلق علیهم، بیا ګډ ورشو دغه مخلوق په دوی باندې. څه پکې الله پیدا کړي، څه ستاسو خدایانو پیدا کړه. اوس تاسو ته پته نه لګي چې زموږ خدای په کوم پیدا کړي، الله څه پیدا کړي. نو ځکه تاسو د الله سره شریک کوئ. ولورته وایي الله خالق کل شی، الله پیدا کوونکی د هر څیز دی. ستاسو الهو پکې هېڅ څه نه دي پیدا کړي. هو الواحد القهار، د الله یو دی زورور. انزل من السماء ماء، نازل کړي د اسمان نه اوبه. فسالت اودیة، الله مثال ذکر کوي د ایمان او د کفر، د مؤمن او د کافر. دو مثال الله ذکر کوي. یو مثال حاصل دا دی چې ګوره باران وشي په دې غر باندې، په اوچتو درو باندې، نو بیا خوړګۍ شروع شي. موږ ته خوړګۍ وایو چې کوم داسې د دوه غرونو منځ کې د اوبه راجمع شي او راروان. بیا دغه غر او خوړګۍ ته کتل وي، نو بعضې اطراف زیات وي، نو دا خوړګۍ باندې ډېر غټ سیلاب راشي. او څه داسې وي چې په هغې کې غریزه علاقه او ته کمې او دغه خوړګۍ کچې، نو لږې اوبه پکې راشي. اوس دې اوبو کې چې وکتې شي، نو دې کې لاندې اوبه هم دي خصافه، د پاسه په دې باندې خس و خاشاک زګونه ګنده خړې پې هم روانې وي. خو چې وګورې نو دا خس و خاشاک او دا سخاوري او ګنده خړ دا پې اوچتي په سر باندې، او اوبه چې کوم وي نو هغه لاندې. بیا چې مخکې لاړ شي، نو دا ګنده خړ او خس و خاشاک طرفونو ته ترې وځي، دا ختم. او دا اوبه داسې روانې شي چې ځای په وروړو صفا کېږي، بلکل توربېل ډېر ته ورسېدې، نو صفا اوبه دي. دې ته چې وګورې اول چې دا اوبه روانې شوې، نو خس و خاشاک په سر ښکاره وو، اوبه پکې پټې. همداسې باطل ښکاره یې حق پټي. د پاسه پې زور د ګنده خړو د سخاوالي اوبو خو دونه زور نه وه، خو لاندې ظاهري زور د کفر او د شرک. ایمان والا هغه دومره زور نه، هغه پټ وي. لیکن د کمال سیز چې اخر پاتې کېږي، نو هغه اوبه پاتې شوې. نو کمال سیز هغه ایمان دی. ایمان دپاره اخري چې کوم دی ترقي او د کفر دا ختم شي. دویم مثال الله ورسره ذکر کوي. کان دی او د کان نه تا زر راویسته، نو زر چېرته په کان کې صفا نه وي، دې کې خامخا سخاوالي. خو چې وګورې زر پکې ډېر معمولي، زیات په دې کې نور سخاوالي. بیا هغې ته بټۍ او هغې ته زرګران او هغې ته خپل ماهران کیني او دا ګن او سخاوالي ترې لرې کوي. دا ګن سخاوالي په هغه باندې دومره غالب وي چې کوم سړی ماهر نه وي، هغې پېژني هم نه چې په دې کې نظام شته. په دې کاڼي کې هلکې 10% زر دي، نو اوس 9% په هغې باندې کاڼی د سخاوالي دي، 10% په هغه کې زر دي. بیا د هغې نه بعد چې د هغه خپل آلات او په اسبابو سره صفایي وکړی شي، کاڼی وغیرې پیتل هغه پې ختم شي، هغه زر قیمتي څیز اوس راښکاره شو، د هغه نه ډېر قیمتي څیزونه جوړ شي. هغه دومره قیمتي شي چې په مخ د ځمکه باندې کمې زنانه ته په ژوند یوه خوشحالي میلاویږي، واده
بیا دغه زر د هغې په پوزه باندې او د هغه په تندي باندې او د هغه په غوږ کې بې ځای بیا دونه قیمتي شي. همدارنګې کفر دی هغه ظاهر وي په زور وي ښه چې کوم دی ښکارئ ایمان داسې نه ښکاره کېږي. ایمان والا خلک هغه ظاهري مغلوب لیکن د وخت سره او حالاتو سره څنګه چې د دې زر نسخاوالي ختم شول دا کفر دغسې ختم شي او قیمتي څیز پاتې شو زر دارنګې کفر ختم شي قیمتي څیز پاتې شي ایمان. دا دو مثال الله ذکر کوي. نو فرمایي دا چې الله نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه فسالت اوبهیږي اودیة کندې کم چې خوړونه وي کمې چې درې وي دا کندې راوبهیږي بقدرها په خپلې اندازې اوبه ډېرې وي نو غټې خړکې وي کچې خړکې وي فاحتمل السیل را اوچت کړي دا سیلاب دغه سیلاب ځان سره اوچت کړي زبدن زګونه رابیا اوچت د پاسه ګنده خړ دي د پاسه زګونه پرې روان دي. دا چې کوم دی یو څیز او لاندې د هغې نه بیا اوبه دي یو مثال. دویم مثال ومما هغه یوقدون علیه چې دوی بلول کي په دې باندې فی النار په اور کې په دې کې زر وغیره اوم دي خو د زر نه پټ پیتل کاڼي داتې نه تو وي هغې باندې بیا زرګر اور بل کي ابتغاء حلیة د پاره د لټولو د کالي د هغه نه زر وباسي چې کالی یې ترېنه جوړ کړي او متاع یا د پیدې څیز همدغه زر زبد مثله په هغې زګ وي د دې مثل په هغې هم څښاوالي وي دا څښاوالي ترې لرې شي څنګه چې دغه اوبه دي د هغې نه دا زګونه لرې شي. نو کذلک همدارنګې یضرب الله الحق والباطل بیانوي الله مثال د حق او د باطل هغه زګونه ګنده خړ دا باطلو صفا اوبه لاندې هغه حق دارنګې داخلي په دې زرو باندې دا باطلو لاندې زر پکې سبا حق نو اوس فرق اخره کې انجام د چي فاما الزبد هر چې زګونه دي که د اوبو په سر دي او که دارنګې څښاوالي دي فیذهب دا ختم شي جفاء اوچ هغه اوچ شي بېکاره لاندې صفا اوبه پاتې شي. واما ما ينفع الناس هغه چې پیدا رسي انسانانو ته چې کومې اوبه صفا دي نو فیمکث فی الارض هغه وخت تېر کړي په ځمکه کې کذلک همدارنګې یضرب الله الامثال بیانوي الله مثالونه للذین هغه کسان دپاره استجابوا لربهم الحسنى چې دوی اجابت کوي د خپل رب دپاره دوی دپاره د الحسنى خواله الجنة الحسنى والذین هغه کسان لن یستجیبوا له چې دوی اجابت نه کوي د الله دپاره لو ان لهم کشي دوی دپاره ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول د ځمکې تمام سره سپین د دوی شي ومثله د هغه مثل معه د هغې سره لابتدوا به دوی پرې فدیه ورکړي نه دا به ترې ما توقف بله دا به ترې نه قبلېږي. اولئک دا کسان لهم دوی دپاره سوء الحساب بد حساب دی ومأواهم جهنم ځای دوی جهنم دی وبئس المهاد او دا بد بستره ده. افمن یعلم آیا هغه کس چې هغه پوهېږي انما انزل الیک بېشکه دا نازلېږي تا ته من ربک طرفه د رب ستا نه الحق دا حق دی دا هغه بصویر دی دا هغه سره زر والا دی دا هغه د اوبو مثال دی چې دا په حق کمن هو اعما دا په شان د هغه چا کېدی شي چې هغه وي لوند وي دا مثال دی د زګونو دا مثال دی د ګنده خړو انما یتذکر بېشکه نصیحت قبلې اولو الالباب خاوندان د عقل الذین دا هغه کسان دي یوفون بعهد الله چې دوی پوروانه کوي د الله په وعدو کوم چې ازل کې دې وعده کړې هغه پوره کړي کلمه طیبه دې وې د هغې لاندې ژوند دی نو دا پوره کړي ولا ينقضون الميثاق او دوی نه ماتوي وعده والذین هغه کسان یصلون چې دوی پیوسته کوي ما امر الله به هغه چې الله امر کړی په دې سره یوصله چې دا پیوسته شي هغه پیوستوالی ایمان د پیغمبر علیه السلام د مخکینو انبیاو د ایمان سره یا پیوستوالی دا صله رحمې دی چې صله رحمې د هغه تاسو رشته وساتئ ویخشون ربهم د یریږي د خپل رب نه ویخافون یریږي سوء الحساب د بد حساب نه والذین صبروا هغه کسان چې دوی صبر کوي ابتغاء وجه ربهم دپاره د لټولو د رضا د خپل رب الله د رضا دپاره دوی په مصایبو باندې تکلیفونو باندې صبر کوي واقاموا الصلاة او دوی قایموي لمونځ وانفقوا دوی خرج کوي مما د هغې نه رزقناهم چې ما ورته رزق ورکړی دوی خرج کوي سرا وعلانیه په پټ او په ښکاره ویدرؤون او دوی دفع کوي بالحسنة په ښه والي سره سیئه بدي په ښه والي سره بدي
اعمال ته هم راځي کولای شي او دا چې کوم دی عبادت ته هم یو انسان د داغه نه خطا وشوله چې خطا وشوله او يدرؤون دوی د پکې بالحسنه فخو اعلى سر السيئ ابدي نو بیا نه کې له زور ورکی چې دا بدی خپل پاغي باندې وینځي ځکه ان الحسنات يذهبن السيئات نیکو سره بدی ختمي یا معاشره د انسانانو ژوند سره ولي ويدرؤون دوی د پکې بالحسنه فخو اخلاق باندې السيئه بد اخلاق یو سړی سره بد اخلاقی وکي نو ته دغه بد اخلاقی جواب بد اخلاقی سره مو ورکوه فخو اخلاق باندې دغه جواب دی هغه سره بدی کړي دی او سره احسان کوي دی او سره خېګړه کوي شپږم پاره کې دی لا يحب الله الجهر بسوء الا من ظلم بیا درې مرتبه دي ذکر کړی یو مرتبه هغه چې تاسو سره بدی شوی د تفکر باندې هغه سره احسان وکړي او زیات وضاحت لګروس تبل موقع باندې را روان دي ادفع بالتي هي احسن یو کس تاسو سره په شر دی ادفع بالتي هي احسن دې په کومه طریقې سره چې هغه احسن وي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هغه کس چې ستو دغه په منځ کې اختلاف دی ستو دغه منځ کې دښمنی ده په خې طریقې باندې تا دغه رد وکړو الله وی دا بزستا ګرم دوست جوړ کړ نو دوی د پکې په حسن او سره سیئه بد اخلاقی اولئک دا کسان له دوی د پر عقبت دار انجام دې د کور مراتب خسته انجام هغه خسته انجام څه د عقبت دار جنات دغه نه بدل دي جنات عدن جنت لري د همیشه پاتې کېدلو يدخلون هذه ورته داخليږي ومن صلح من آبائهم چې صالحان وي دوی پلرونه وازواجهم او د دوی بیبیان او ذریاتهم او د دوی اولاد والملائکه فرشتي يدخلون عليهم داخليږي په دوی باندې من كل باب د اره دروازې نه فرشتي راشي په هر دروازه سلام علیکم او تی پتا سو دي سلام بما صبرتم په سبب د هغه چې تاسو صبر کوو فنعم ډیر خدای عقبت دار انجام د کور حدیث کې دي چې قیامت کې دا جنتیان جنت ته لاړ شي نو الله فرشتو ته وی لاړ شي دي جنتیانو ته سلام واچوي نو فرشتي وته یا الله پاک څنګه ته سلام واچو مو خو ستاسو داسې مخلوق چې په جنت کې د اوس نه په خوانه وشي او دې اوسره یو سړی اوسره شي یو سړی د په خوانه ال تراغله دي نو په خوانه لازمي خبر ده چې وجه کې په خوانه راغله او ستاسو موږ تسبیح هم دلته ویل دا نو موږ څنګه ته سلام واچو الله تعالی شي سلام واچو دا هغه خلک دي چې د دوی حاجتونه په خپل سینو کې خپل هغه حاجتونه قربان کړي او زما چې کوم د احکام دا هغه خلکو چې په دوی باندې د مسلمانانو د اسلامي حکومت سرحدات مضبوط او د قتل شو د مړم شو او حاجت یې پوره نشو دا هغه حاجات سره راغلي تاسو د سي حاجات کوي ځکه فرشتو ته ویلاړ شي سلام وکړو دا د پیغمبر علیه السلام هغه ملګری چې د دوی حاجات مسینو ته زواد دی غواړي چې مثال په تور زما دی واده شوی د انسان دی غواړي چې زما دی خمزیدار کور د انسان دی غواړي چې زما دی ارسیز خدای پستی خوراک او رهایش وي ولدا دا نه غواړي او دا غي باوجود هغه حاجتونه په سینو کې پړه کې پراته دي خو پریخي دی او راغلي بیا دوی سرحدات د مسلمانانو حفاظت لپاره غني هغه حاجتونه حق صفات او دوی شهیدان شولرال ځکه فرشتو تعالی وی تاسو د حاجات کوي ته د حاجت قربان کړه بل لپاره بیا ته وواړه دا حاجتونه خو دوی قربان کړي فرشتو په خوراکو نستاکو نه چې کوم دغه قربانیات بیا د خلونه فرشتي داخلي کې په دې باندې د هاري دروازې السلام علیکم ورته پتا سو السلام بما صبرتم په سبب دا چې تاسو صبر کو ونعم ډیر خدای عقبت دار انجام د کور والذین هاکسان ينقضون عهد الله چې دوی ماتي وعده د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والین ويقطعون دی پرې کوي ما امر الله به هغه چې الله امر کړي په هغه ایوس ولا چې دا پیوست شي
ويفسدون دی فساد کی فی الارض بزمکہ کی اولئک لهم اللعنة دوی دفر لعنت دے ولهم سوء الدار او دوی دفر بد کور دے الله يبسط الرزق لمن يشاء الله پر اخیر رزق چاله چې خو خشي و يقدر او تنگي چاله چې خو خشي لمن يشاء دسر يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا دي خوشحالي کی پدې ژوند د دنیا وما الحياة الدنيا دې ژوند د دنیا په الاخره مقابل د اخرت کې الا متاع مگر دا سکل دي دای وسکل او به دا چې متاع الغرور هغه سکل حقیقت د سکل دوکې ويقول الذين كفروا يهما كسان چې کافران دي لولا انزل عليه والمنازل کې پدې پیغمبر باندې آیت النشانه من ربه طرف د خپل ربنا واغه نشانات چې زبم کوم فرمایش دي ولورته ان الله بشک الله يضل من يشاء كبرى کی چاله چې خو خشي ويهدي او هدايت کې الیه خپل ذات تمن اناب هغه سوچ راځي الله تعالی الذين آمنوا ها كسان چې مؤمنان دي وتطمئن قلوبهم مطمئن داخلون بذكر الله ذا الله فذكر الا خبردار بذكر الله ذا الله فذكر باندې تطمئن القلوب مطمئن وزړونه الذين آمنوا ها كسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي توبه لهم توبه چې کوم د معنا اسمی هم ویلې شو معنا وصفي هم ویلې شي وصف شي توبه خوش خبره ته ښه حالت ته د هغه خلک چې هغوی ایمان راوړی اعمال صالحې کړي دي توبه لهم خوش خبري د دوی لپاره وحسن مآب او ښایسته ځای د رجوع دی چې جنت دی او توبه معنا د اسم سره هم ویلی شي دا نوم دی د ونې په جنت کې یوه خاص ونه په جنت کې چې هغه به ډېره زیاته غټه ډېره به غټه ګڼه به هم وي کوم د حدیثونه معلومیږي چې را سل کاله د هغې لاندې اس چې کوم مزل کي او د هغه سوری نشي کټ کولی نو دا نوم د داسې ونې د توبه لهم وحسن مآب او ښایسته ځای د رجوع دی کذلک همدارنګې ارسلناک موږ ته لېږلی فی امت په هغه امت کې قد خلت چې تېرې شوي دي من قبلها د هغه نه وړاندې نور امتونه تتلو علیهم چې ته ولولې په دوی الذي هغه اوحینا الیک موږ وحي کوو تا ته وهم یکفرون بالرحمن دوی کفر کوي په الله ولورته وایه هو ربي دغه رحمان ذات زما رب دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مګر دغه ذات دی علیه توکلت په دې باندې زما توکل دی و الیه متاب او دته زما رجوع ده ولو ان قرآنا سيرت به الجبال دا لو شرطیه ده د دې لپاره جزاء حذف ده قرآن باندې ته دا کار وکړ نو هغه جزا یې څه شی ده نو په دې کې بیا اختلاف دی ولو ان قرآنا کدا قرآن کریم سيرت به الجبال والوزولی شي په دې باندې غرونه دوی وایي چې دا غرونه دې زیاته لري که قرآن نازل شو دا غرونه تمام لري شول بیابان هواره جوړه شوه او قطعت به الارض یا ټوکړې ټوکړې شول په دې باندې ځمکه د قرآن په وجه باندې د ځمکه ټوکړې ټوکړې شول دریم او کلم به الموتى یا د قرآن په وجه باندې خبرې وکړي دا مړه جنبي شو خبرې وکړي دا شرطونه دي جزا یې څه شی نو جزا بعضې فرمایي چې کوم دی الله ما آمنو دی جزا دوی بیا ایمان نه لري دوی خو فرمایش کوي چې موږ چې کوم معجزې غواړو هغه دې راشي خو الله وایي که تاسې ناشنا کرشمې وله ورکړم چې د دې قرآن په وجه باندې غرونه والوتل ځمکه ټوکړه ټوکړه شوله دا مړي جمدي شول خبرې وکړي خو بیا هم لما آمنو دوی ایمان نه لري پته لګي دا فرمایش چې دوی کوي دا صرف په ضد او په عناد کې نه او دویم بعضې حضرات فرمایي چې دوی که دا قرآن باندې دا کار وکړی شي چې دا ځمکه ټوکړې ټوکړې او اسمان او پلانکې وکړی شي نو دوی وایي لکانه قرآنا اوس قرآن شو ښه وجه دا ده چې دوی خېټو کار وشو دوی خو دا چې دا غرونه لرې کړه چې دلته باغونه ولګېږي نو باغونه ورته ولګېدل ځمکه ټوکړې ټوکړې شي په دې کې نهرونه روان شي ورته بابا یې را چمدی شو د خپل نیکه ملاقات یې وکړو نو ستا هغه طبیعت چې کوم هغه دله پوره شو نو اوس چې کوم د دوی وایي لکانه قرآن نو اوس قرآن شو بیا به دوی داسې بل لله الامر جميعا بلکې الله د پر امر دی ټول دا د الله اختیارات دي
افلم ييأس الذين آية اميدها كسان آمنوا چې مؤمنان دي الله يشاء الله قد الله فخشوا لهذا الناس جميعا هدایت وکړو انسانانو ته ټولو ته ولا يزال الذين كفروا همیشه بیا کسان چې کافران دي مصیبهم رسیږي بدوی ته بما صنعوا هغه چې دوی کړي دي قارعة تنګیدونکې عذاب دوی ته برسي دغه عذاب چې دا غوږ ولا وټکي او تحل چې کوم دی یا زمير پیغمبر ته راځي د تنازل شي قریبا من دارهم نزدې د دې کورونو ته په دوی باندې حمله وکړي او د دې کورونو ته تنازل شي یا تحل کې زمير د قارعه ته راځي او تحل یا دا قارعه او دا عذاب نازل شي قریب د دې کورونو ته حتا تر دې پورې یاتي وعد الله چې راشد الله وعده ان الله بشک الله پاک لا یخلف الميعاد مخالفت نکي د خپل وعده ولقد استهزئ پیغمبر ته تسلی ورکړي داخله تا پسې مسخره ټوکی کې ناشنا خبره ته په خواب دسي تحقیق سره ټوکی کړي شی وی به رسول د پیغمبرانو پسې من قبل کستانه مخکي فاقیت للذین ما مهلت ورکوا کسانو تکفروا چې کافرانو ثم خذتهم بيديكوني والفكيف كان عقاب سنگ زما عذاب افمن هو قائم على كل نفس بما مثالونه ذکر کېدل د مسلمان او د کافر اوس مثال ذکر کیږي د الله جل جلاله د دوی د الها سره نو الله دا ذات دی چې قائم الله ولار دی علی کل نفس په اعتبار د علم سره په اعتبار د قدرت سره تصرف سره هر یو نفس باندې د الله علم هم دی د الله قدرت هم دی د الله تصرف هم دی هر نفس باندې داسې قائم دی دا خدای الله صفات بما کسب او دا استاسو الها هغه کې دا صفات نشته نو چې نشته څنګه برابر شي وجعلوا لله ذکرزي الله د پر شرکا شریکان ولوت سموهم تاسو تنمونهي او تنکیو خو چې دا خدای دی او دینوم دی ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله لره بما په هغه لا يعلم چې دا الله نه پیژني پس مکه کې او نه پاسمان کې تاسو الله ته خبر ورکوي چې دا ستاسو شریکان دي نو الله هغه نه پیژني پس مکه کې چې په دې کې نظام څوک شریک شي ایا دا يعلم کی ضمیر تراجی کا د دوی د شرکیات مات ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله لره بما په هغه الها او باندې لا يعلم چې تاسو د دې ما د الها او علم نشته په الارض پزمکا داغه په علم نشته په دې ځمکه باندې نو خلق او پیدایش څه کړي نو پیدایش هم نه کړي نو څنګه خدای شي ام بظاهر من القول یا دا ظاهر وینا دا فرزین بلکې خسته شوی د الذين كفروا وکسان د پر چې کافران دي مکروهم دا غي تدبیرونه وسدوا دی برشل عن السبيل السهل لارنا ومن يضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له نبی در پر من هاد سوکلار خون کې هم دوی د پر عذاب العذاب د په حیات الدنیا په ژوند د دنیا ولا عذاب الاخره خامخ عذاب د اخرت اشق د سخت وما لهم نبی دوی د پر من الله د الله د فنا من واقصوک بچون کې چې دوی د عذاب نه بچ کی مثل الجنة التي مثال ده هغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی د متقیان سره هغه خلک چې ځان د کفر او شرک ساتي دوی سره وعده د جنت شوی ده هغه مثال څنګه دی تجربه یې به تحتها الانهار لاندې د هغه د نهرونو اکلها دائم خوراکي د هغه همیشئ وذلها د پر خبر حاضر د اکلها دائم وذلها دائم سوري همیشئ تلك عقب الذين اتقوا دا انجام دا اغا کسانو دے چاوی ځان ساتي د شرک نه عقب الكافرين النار او انجام د کافرانو اغا اور دے والذین ها کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه وي ته کتاب یفرحون دې خوشالي گئی بما انزل الیک هغه چې نازلې کی تا دې په دې اسه خوشاله ومن الاحزاب او بعض د دې ډلو د کافرانو نه مېونکر اغدي انکار کی بعضه بعضه حصے د قران دا بعضی چې کوم احکامات دي دا وی د طبیعت سره برابر دي ولوته انما امرت بشک ما تا امر کړی شوی ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د الله ولا اشرک به او شرک نکم د الله سره الیه ادعو د الله تزرا بل و الیه مآب او د تبی رجوع وکذالک هم دارک انزلناه نازل کړی حکما عربیه دا حکم او فیصله د عربی احکام دي چې کوم د نازل دي په عربی ژبه
ولئن اتبعت بالفرس کتا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو د دوی بعد ما جاءك پس دغه نه چې تا ته راغلی من العلم علم د علم سره چې کوم دی بیا هم تا دوی تابعداري وکړه مالک من الله نو ستا د پر د الله د خوا نه من ولي څوک اوس ولا نصير او د امدادي انبیا خو دې تابعداري نه کوي په داسې موقع باندې امت دپاره سبب ما استاد پر سبب کچره تاسو د دې خلکو تابعداري وکړه د الله د امداد نه به تاسو وځي ولقد ارسلنا رسلا تاخسر مالک الانبیاء من قبل کستانا مخکې وجعلنا لهم ما ګرځول دوی د پر ازواجا بیبیان و ذریه او اولاد دوی به څنګه د پیغمبر شي اله چې کوم دی دا دونه خزي کړي نه خزي کړي وینځي دي چې کوم د فلانې دي ان شاء الله حضرت سلیمان علیہ السلام په شان کې دي چې الله ولا 1000 بیبیانې ورکړي سبي بیبیانې او سبي او دا داوود علیہ السلام په شان کې 300 د سره 300 زنانه دي چې کوم د خادمانې وینځي او څه منکوهي چې هغه ته به دوه په سونه ورکړي تاسو هغه هم نه نو نبی کریم علیہ السلام ته یو نه حبیبیانې ورکړي د دې کې سبب وته وجعلنا لهم ما كرزول ذاوي لفر أزواج بيبيان وذرية وأولاد تعالى وما كان لرسول الذي مناسب لفر يو پیغمبر أن يأتي بآية شدراتو کی بیو نشانه إلا بإذن الله مگر دا چه روڑی دا اللہ پا حکم بروڑی لكل أجل دفر دا هر ٹیم یو مسلمان بدل نسو کافر و مقابل کی داغین بنا تختی کو تختی دی گناہگاری يمحو الله الله دا محوكي ويثبت ثابت لدي چې یو مسلمان د دو کافر مقابل کې واچو يمحو الله ما يشاء ويثبت همدارنګه د تقدیرات سره لګ دا ثابت او دویم هغه چې په دې کې د سشي سره تعلیق یره کدي کس د مور پلان خدمت وکړو شپېته کال ورکو او که خدمت یې اونکو 50 کال رسنا عمر 50 کالا او کده مور او پلان تابعداري وکړه په دغه شپې ته درکو دارنګه ستا چې کوم دی خوراک د 50 من غنم سړی دا کار کوي او کنه کوي دا هم دي چې دا کار باندې کوي نه چې کوي نو هغه شپې کاله دی او دا 50 کاله په یو شي ومنه او دا 10 کاله په بل شي باندې ومنه نو دا الله په علم کې چې دا کوي ويثبت سماحه كوس ثابت يمحو الله ختمي الله ما يشاء ويثبت ثابت فريقين مطلب شو چې د سهار تر ما خامه پورې سکه دا وند پسرال اوس ما خام پرشتہ دا چاړ کې چې د الله مخه ته وړي ځینې کار نه چې په دې کې ثواب وي په دې کې عذاب وي دا پکې فریدي او ځینې دا دي چې هغه مباحات وي په دې کې نه ثواب شته نه په دې کې عذاب شته سکارونه مباحات تناسی نو کته په پرلط کې او کته خپې غزای دا مباحات دي په دې کې نه ثواب شته او نه عذاب شته ته چې کوم د پولی په سر راسته او شپېلې وهینو دا شپېلې چې توي نه پکې ثواب شته او نه پکې عذاب شته یم الله بیا د الله په حکم باندې دوی دغه شانتي سيزونه دا محو کی ويثبت او سبق ثابت پری دي چې کوم د الله حکمونه هغه په خپل ځای برقرار پاتې شي هغه به حساب کولی شي وعنده د الله په نسبت الكتاب اصل د کتاب دی لوح محفوظ دی وإما نرينك يخبو خيطات بعض الذي بعضها نعيدهم چې دوی سره وعدک بابتا توخی نبی امانا فذلك امدق بدا وربیا هغه خونی چې تاسو وکول وعنده د الله سره او نتوفينك يبتا وفات کو فإنما عليك البلاغ بشکتا باندې رسول د احکام دی وعلي وقت سره الله لګي اغسته او مسلمانانو ته ورکولې چې مسلمانانو ته ملادي اخو د کافرانو حساب هغه سره کوي دا نقصها من اطرافها والله يحكم والله فیصله کوي لا معقب نشته ورپسې کېدون کې له حکم د الله د فیصله معقب دې تویل شي چې سړی کارو کې هغه دوی رجی تاسو مدي باندې نظر ثاني وکړي پاسپور سو د ویل شي نظر ثاني و د ویل شي بالا محکمه و د ویل شي استاد چا سره کیس وی نو کبړو به کیس وی سي ول جج تا چې اته کله خبره وکړي او استاد په طبيعت برابر نه و نه به دا غینه برا بل محکمه ته لاړ شي چې دا شي شنجل شو
چې هغه خبره وکړي او ستا په طبیعت برابر نه وي، د هغې نه په بله باندې تلی شي، نو قیامت کې الله د بندګانو څخه بلا حساب نه کوي. دا هر یو به خط تنګ کړي د الله په علم کې چې څونه ساتي نو. او چې کله الله وغواړي حساب، نو د دې ټول مخلوق سره به د یو فرض روز په مقدار باندې ټیم د دې سره حساب وکړي. او چې د غرمې ټیم راځي، نو بس جهنمیان په جهنم کې راجمع شوي دي او جنتیان دی په جنت کې قیلولې ته رسېدلي. وقد مکر الذین من قبلهم، دا سره تدبیر نه کړي د دوی نه وړاندې، د دې نه وړاندې نورو خلکو تدبیر کړو. ولله المکر جمیعا، د الله صداوي تدبیر دي ټول هغه د الله په علم کې، د الله د علم نه بهر نه دي. بیا په دې کې مختلف واقعات راغلي. د نمرود ابن کنعان متعلق راغلي دي چې د باز اوساتو چې کوم د څونه بازونه واغله خو خوراکونه ورکړو، بیا په کوم شکل باندې هغه د جاز جوړ. نو اوس نور حقیقت خدا تاریخي خبرې چې دا د باز دا بچي خو اوساتل چې خو مضبوط، بیا چې کوم دی یو تخزانه جوړ کو، په دې کې کېناست او دې سیډونو ته ولا لرګي داسې اوچت کړ، هلته ورته غوښې وښولې. د دې باز هغه د غوښې پسې ورټوپ کړی چې دې هغې پسې ورټوپ کړی، دا شی غورځا سره اوچت، بس هغه ته یې کتل بس او د هغې پسې ور روان نو دا چې هغه څونه ښکته کوو، نو باز به ښکته کېده، نو جاز یې ښکته کوو، بیا یې راکوز کړل. داسې الله فرمایي ما چې کوم د انسانانه پیدا کړي. بل طرف ته دا دي چې د یو عظیم الشان آبادي جوړه کړې ده چې 15,000 ګزه باندې اوچته آبادي وه. او چې ویې رسوله الله جبریل ته ویې سپېړه وله ورکړه، نو پیراوې راغله ورکړه. نو الله فرمایي مکر الذي، څومره لوی پروګرامونه دي کړي دي. فرعون پروګرامونو ته وګوره، د قارون او د بل پروګرامونو ته وګوره. مکر الذین من قبلهم ولله المکر، الله صداوي تدبیر دی جمیعا د ټولو، یعلم الله پوهېږي ما تکسب هغه چې کسب کوي کل نفس هر نفس، وسيعلم الكفار زر دی چې پوهې به شي دا کافر، لمن عقب الدار چا دپاره دی انجام د کور. یقول الذین کفروا، وایي هغه کسان چې کافران دي لست مرسلا، د نه یې پیغمبر، ستا د نبوت نه انکار کوي. وقل ورته کفا بالله شهیدا، کافي دی الله ګواه، بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې. الله کافي دی ګواه، د الله ګوایي څه ده؟ هغه د قرآن رالیږل دی. خو ستا د نبوت نه انکار کوي، نو الله ګوایي کوي زما پیغمبر یې. الله ګوایي څنګه کوي چې زما پیغمبر یې؟ نو تا کتاب درکړم معجز او کتاب، او بعضې دې نه هرې اهل کتاب، هغه اهل کتاب چې کوم حقاني خلکو ایمان یې راوړو، هغوی په دې باندې ګواه دي چې د پیغمبر علیه السلام او د قرآن تذکره زموږ په کتابونو کې شته. او بیا به دا الومنې چې د آیت په مدني باندې، اگر چې صورت په صداقت د پیغمبر علیه السلام باندې چې جبریل زما چې کوم دی ګواه دی، الله زما ګواه دی. د دې صورت شروع ده په اثبات د رسالت باندې، لتخرج الناس من الظلمات، دا انسانان د تورتمونو نه وباسه، رڼا ته راوله. هغه اختتام په نبوت او د شروع په نبوت باندې. الف لام را، الله علیم ده په معنا د دې حروفو. کتاب انزلناه، عظیم الشان کتاب دی چې موږ نازل کړی دی الیک تا ته، تخرج الناس چې ته وباسې انسانان من الظلمات، د تیارو د کفر نه، الی نور، رڼا د ایمان ته، باذن ربهم، په حکم د خپل رب، صراط العزیز الحمید، لار د هغه ذات ته چې غالب دی او ستایل الکافرین، هلاکت دی دپاره د کافرانو، من عذاب شدید، عذاب سخت نه. الذین، دا هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې دوی خوښوي ژوند د دنیا، علی الآخرة، په آخرت، ویصدون، او دوی بندېږي عن سبیل الله، د لارې د الله نه، ویبغونها، دوی لټوي دغه لارې د الله دپاره، عوجا کوږوالی، اولئک فی ضلال بعید، هم دا خلک دي په ګمراهۍ کې، لجونو په دې هر یو پوهېږي، نو دی په ښه انداز په خپله ژبه پوهې کول کوي شي. دا خو د مخکینو انبیا علیهم السلام طریقه وه. بلسان قومي، پیغمبر علیه السلام چې الله دنیا ته راولېږو، د اول مخاطب د قرآن عرب، بلسان قومه، پیغمبر علیه السلام هم عربي دی او دغه عربي مخاطب دا وی اصلاح. دا ذکر کوي چې هر یو پیغمبر الله خپل قوم ته په خپله ژبه رالیږلی،
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله یو قوم ته نه دی راغلی. پیغمبر علیہ السلام الله تمام انسانانو ته راغلی. نو چې تمام انسانانو ته راغلی لازمی خبر ده. د لپاره زمکه داس یو مرکزی پکار دی او د لپاره زبار هم یو مرکزی جبه پکار دی. زمکه الله پاک مرکزی وګرځولا ځکه د تمامي دنیا د لپاره مکه مکرمه دا بشان د اصل او د خلاف دی. نو عرب د تمام دنیا د لپاره تاریخ خلافه وګرځول ځکه چې د دنیا د لپاره دا پیغمبر دی. وسره په دې جبو کې د ټولو وسیعه فصیحه نو عربي الله د تمام انسانانو د دنیا د لپاره قومي جبه د انسانیت وګرځول چې تاسو په ټول عربي زده کوئ په دې خپل دین زده کوئ پیغمبر ته راغلی چې کوم دې ستا په دغه لسان قومي باندې دا دنیا کې د خریواچ مثال دلته وګورو پاکستان کې څومره جبې دي په سونو جبې په دې ملک کې چې قومي جبه اردو شوه اخوا کستا د کورنۍ جبه دي سندیده او که پښتو د خپل کار کوه داسې هر ملک کې طریقې نو د ټولې دنیا دپاره یوه قومي جبه هغه پکار وه هغه قومي جبه الله پاک عربي وګرځوله نو ځای وله هم ورکړه بین الاقوامي مرکز عرب او علما ورکړه او هغوی دپاره هم دا لقب ورکړو چې العلماء ورثة الانبیاء تاسو د انبیاء وارثان او هر یو قوم کې الله عالمان پیدا کړ په هر جبې قوم کې الله عالمان پیدا کړ دغه عالم د پیغمبر هغه پیغام ورته ورسو دا داسې ده چې پیغمبر په دغه ژبه باندې هغوی ته راغلی مثال تاسو به پښتانه تاسو دپاره پښتنو کې څومره علما دي تمام شریعت او دین تا ته په پښتو کې بیان کړو حکمت والا دی ولقد ارسلنا موسی تاکي سره مو لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا په خپلو نشاناتو په دې مضمون مو لېږلی ان اخرج قومک راوباسه خپل قوم من الظلمات د تیرو د کفر نه الی النور رڼا د ایمان ته وذکرهم ویله نصیحت ورکړه بایام الله د دې ایام دوی اطلاقه کېږي ایام په معنا د عذابونو هم راځي او ایام په معنا د نعمتونو هم راځي نو دوی له نصیحت ورکړه بایام الله په عذابونو باندې قومونو ته الله څومره عذابونه ورکړي هغه ته ور بیان کړه د ایام نه مراد عذابونه واغستل دلیل په دې باندې صبر ټکی دی په دې کې نشانات دي لکل صبر د هر صبر کوونکی نو چې چا صبر کړي د عذابونو دو چې یذبحون ابناکم علی الاول استاسو زامن ويستحيون جبدی پرې خو دې نساکم استاسو جینه کې فی ذلکم او پدې انجا کې چې تاسو ته اخلاص درکړې بلا او امتحان من ربکم طرف تاسو عظیم اخلاصي کې بلا او نعمت وفي ذلكم او پدې سوء العذاب کې بیا بلا او امتحان لومبنه پاره کې دا دواړه باندې کړي واستاذن ربكم کله چې اعلان وکړ تاسو رب ان شکرتم خامخ تاسو شکر ویستول ازیدنکم زبزیت والو کوم تاسو د پاره تاسو ناشکری وکړئ ان عذابی لشدید بشک زما عذاب دې سخت وقال موسی فرمایل موسی علیہ السلام ان تکفروا تاسو کفر کوي انتم تاسو ومن فی الارض وغسو چې پس مکه کې دي جميعا ټول ان الله بشک الله غنی بے پروا دې حمید استایل شوی دې په خپل صفاتو کې لم یاتیکم عین وغل تاسو تنبؤ الذین خبر ده من قبلکم چې تاسو د وړاندې هغه خبر تاسو ته دې راغلي بالکل راغلي هغه وړاندې څوک دي او نوح د نوح علیه السلام د قوم واقع وعاد وثمود عادیان او ثمودیان والذین من بعدهم هغه چې دوی رسو لا يعلمهم دا نه پیژني الله لا يعلمهم دا نه پیژني الا الله مگر یو الله یې پیژني جاءتهم رسولهم راغلی دوی ته پیغمبران بالبينات فخکار او دلایل باندې انبیاء فردوا ایدیهم د دې ټوکړي مختلفه ترجمه کوي شي الله وی ما ته انبیاء را ولېګل فردوا دی واپس کړ ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم فخلو کی اسکاتن لهم لازم ایر برای فخلو کی اشارتن خپل لاس به راوچت خپل خپل ته به اشاره وکړه هغه ته به دا خول چپ اشاره به وکړه چې په خپل لاس کې د فرض ایدیو
او څلورم دا چې فردو دی واپس کړه ایدیهم بل لاسونه دا خو نعمتونه دي د پزې د دې باندې چې سړی دغه کافرانو مشرکین به څه وکړه انبیا برال نو دوی به چې کوم دی واپس کړه ایدیهم هغه نعمت قالت رسلهم وتبوی پیغمبرانو افی الله آیا افی توحید الله د الله په وحدانیت کې نشک افی الله منا فی دین الله آیا د الله په دین کې نشک افی وجود الله آیا د الله په وجود کې ځکه شکونه چې راځي دا په اوصافو کې راځي په ذواتو کې شکونه نه وي الله یو ذات دی نو په ذات کې څنګه شک دی ته موجود نه تا کې څوک شک نه کوي ستا چې کله په صفاتو کې به شک راځي چې صفات دي چې دنګي چيتي تورې سپيني داسې صفات نو دلته فی الله شک الله خو یو ذات دی ذات کې شکونه نه نو صفاتو کې د الله توحید یو صفت دی د الله وجود یو صفت دی د الله دین یو صفت دی دا په دې کې تاسو شک کوئ فاطر السماوات د الله پیدا کوونکی د اسمانونو د زمکو دی یدعوکم تاسو رابلې یغفر لكم چې تاسو ته بخښنه وکړي من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو نه ويؤخركم تاسو رستو کې الی اجل مسمى هغه ټیم مقرره کم ټیم درکړي هغه مقرره ټیم ته ورسي نو قالو دی وی ان انتم نه تاسو الا بشر مگر انسانان مثلنا زمون پشان تريدون تاسو اراده کوي ان تاسو دونه چې تاسو بل بن کې عمل هغه نه کاری عبادت چې عبادت کو اباونه زمون لرونو فاتو تاسو راتو کې فاتو نامن تروړې به سلطان مبین په دلیل ښکار سره قالت لهم رسولهم بدیت پیغمبرانو ان نحن من الا بشر مثلكم مگر انسانان استاد پشان دا حقیقت دی چې بشریت کې مستاذ پشان یو ولكن الله يمن فرق زمون استاسو بس کې دار لیکن الله احسان کی علی من یشاء چا باندې چې خو خشی من عباده د خپل بندګانو وما كان لنا ندی مناسب زمون د پر ان اتیکم بسلطان چې مرادو کو په دلیل باندې الا باذن الله مگر الله په حکم الله را ته وې نو به دلیل باندې وعلى الله خاص الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دي مؤمنان وما لنا سجمون دفر الله نتوكل على الله چې توکل نکو په الله باندې وقد هدانا سبلنا تاقي سره متحده کذا زمونږه سبلنا زمونږ لار ولنصبرن خامخبم صبر کو على ما بهغ ازيتمونا چې تاسو مور تکلیف را کوي على الله فالله باندې فليتوكل المتوكلون توکل دی توکل کوونکی وقال الذين كفروا هغه کسان چې کافران دي رسولهم خپل پیغمبرانو ته دوی خپل پیغمبرانو جواب دعوت ویل نخرجنکم خامخبل بتاسو بس من ارضنا نخبل زمکنا او لتعودن یبتاسو واپس کی فی ملتنا زمن فدین کی د بخوانه دا طریقه ده چې د انبیو سره عموما دنیادار خلق مشران خلق دا خلاف ذکر د هر پیغمبر مقابل کې قول الملأ الذين سرداران کافرون بداسي د دوی ته انبیو ته دغه دنیادار خلکو بدل کی ورکړه یا خو به مدخل علاقه نه وشو او کدل ته وسیدل غواړي نو تعودن فی ملتنا زموږ دین ته واپس کړي ظاهری په دې باندې اشکال چې دعوت نه خدا معلومیږي چې ګینه پیغمبر مخکې دوی سره په شرکیاتو باندې بیا یې توبه ویسته نو ځکه ورته دی وایي چې له تعودن نهمه سپاره کې تا ته جوابونه کړي چې انبیا د دعوت نه وړاندې وروستو هر حال باندې کلکه عقیده د توحید انبیا شک نه کوي او دا له تعودن په معنا د مسیر سره نه له تسیرن تاسو به چې کوم د تسیرن راو بکر زی په ملت نازم په دین کې دې صدا لازمي نه چې کینی مخکې د انبیا دا وې سره مرګي ته خبره مو کوله چې دا په اتباع د غالب سره ځکه پیغمبر خو یو کسي دا امتیان په دغه خلکو سره یو ځای په شرکیاتو سره بیا غي توبه وسی پیغمبر پاتې نشي نو دا هغه امتیانو په بنیاد باندې وته ویل تعودن او یا د هر قوم دا خیال وي چې پیغمبر ته الله پیغمبري نه ورکړي دا خو دې له دعوت نه ورکړي د دوی د اخر وی چې ګنده پیغمبر هم زمون په طریقه دی د دې په خیال باندې نور اگر چې پیغمبر دغه په طریقه خو نه دا ولا تعودن
فأوحى إليهم فسوهم وكيت ربهم ربدتوي لنهلكن الظالمين خامخ بزهلاكم ظالمان ولنسكننكم زبتاسو سما الأرض فريسمك من بعدهم رسل لظالماننا نا ظالمان بهلاكم تاسو فريسمك باندې وسو ذلك ظالمان هغه چا د پر خاف مقامي چې یریږي زما د پیښینا قیامت کې الله ته پیښ کېږي دي یریږي وخاف وعید یریږي زما د عذابنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا درې احتمال مفسرین ذکر کوي دا چې کوم د ضمیر مسلمانانو ته هم انبیاء ته هم راځي کوي او دا ضمیر ته کافر ته هم راځي کوي او مبهم دواړو ته هم راځي کوي که انبیاء ته راځي شي مسلمانانو ته راځي شي واستفتحوا دوی طرف د کامیابی او کو قوم خبره اونه بدله دی بسوالو کو الله موږ چې کوم د غلبه راکړي ربنا افتح بيننا وبين قومنا الله زموږ او د قوم منځ کې فیصله وکړي واستفتحوا الله ما بل فیصله وکړه وخابنا مراد وشو كل جبار هر جبار متکبر عنید او واستفتحوا ضمیر پکې مشرکین او کفار ته هم راځي کوي څنګه بدر ته مشرکین روان دي أغيب دق سؤالكو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك دا پیغمبر ستاد اخوانا حقوي فأمطر علينا حجارة من السماء من بين كانوا معنا دوی چې کوم د کامیابی غوښتل واستفتحوا دي مشرکین او کافرانو طلب د کامیابی وکړو نو الله وی ما بلا کامیابی ورکړه څنګه وخابنا مراد بشو كل جبار هر متکبر غابا ذلیل کړ او واستفتحوا کی ضمیر دوړو تراجی کوي شي په طریقې د ابهام سره من ورائه دا وراټه کې دا د ازداد ورته مخ کې معنا اومرزي او رست معنا سره اومرزي دلته معنا د مخ کې من ورائه مخ کې د دینه جهنم دوی د پر جهنم دی یسقا و یسقا دوی باندې کولې شي مما ان صدید او بد وینو زو صدید کبي ویني زبې دي د جهنم په اور ګرځولې شي دا پس کولې شي يتجرعه دا بده ګډ ګډس کی ولا يكاد يسيغه قريبا نچوي تیری کی دا سخو بخونه دي یخي بخونه دي یو طرف ته سخاوالي دي ګرمایش ناغه څنګه تیری او بیا تن دې راغستې نو ګډ ګډ تیری وياتيه الموت را بشيد تبر من كل مكان د هر طرف نه مرګ ځکه چې هر طرف نه اسباب د مرګ برابر اور دې نو اور دا سبب د مرګ دې پکار د چې دې پکې مړی شي فرشتو سره چې کوم کوتکونه دي په غرب باندې پکار د چې وهلو باندې مړی شي پدې کې ماران لړمان چې چل کی دا سبب د مرګ دی دا مختلف د مرګ اسباب دي پکار د چې دې مړی شي مرګ ناشتي ده نورا بشي دوی ته مرګ بر اسباب د مرګ په کل مکان د هر طرف نه وما هو بمیت او دې باندې مړ کیږي باندې ومن ورائه دين مخي عذاب غليظ عذاب ديسا مثل الذين كفروا بصاد كسانو چې کافران دي بربهم بخبل رب اعمالهم دي عمدنا کرامات پشان دي وړاندې بیان وکړ شو د مشرکین او د موحدین اوس د هغوی د اعمال تقابل د مشرکین اعمال الله فرمایي دا پشان دي د دوی عمل مشابه کو د یری سره ځکه اراده سیسیز دي چې د دې وزن ډیر کم دی د اسپک سي دوی د اعمال د قشات وزن نشته سپک دا الله مثال ذکر کوي اراده تیز هوا را یو سره چې کوم دغه هوا ته دایره باد کی هغه لاړه خورش ولا اوس دا انشره ورنولې دا سورکه شو سې چې دایره ورکه شو را غونډیږي نو تقرنګ د کافرانو اعمال او تقص برباد دي په دې باندې دوی ته ثواب او بدل خیر نه ملایي که څومره اعمال کړي هغه خیر نه ملایي د باندې کې وزن نشته مثال داسې دی لکه یو انسان چې کوم یو کاغذ باندې صفرونه لګي نو ته صفرونه لګوا او ورته ورځ د صفرونه لګوا خو دې ته څوک نه وایي چې ګری دا دومره عادت دی دا به اله عادت کیږي چې توله دې سر ته لګي انسا ولګي یک دی وته ولګو اوس به دا غړ صفرونه دا کار ور کوي دو دی وته ولګو اوس به دا غړ صفرونه کار ور کوي او چې انسا ور سره نه دا عادت دا صفرونه کار نه کوي همداسې د مشرکین اعمال دا په شان دی یری دا
دا په شان د صفرونو دي په دې کې صفای نه نشته د دوی سره عدد نشته چې ایمان دی د دوی سره قوت نشته چې ایمان دی نو څنګه دا به فائدې نو کرامات په شان دی ریدي اشتدت به الريح چې سخت راشي په دې باندې هوا په یوم عاصف او رجل تیز هوا لا يقدر بقادر مما كسبوا هغه چې دې کسب کړی دی علا شی پس شی ذالک دا هو الضلال البعید دا د گمراهی لري د حق علم ترى تنغوري ان الله بشكل لا خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه او زمکې بالحق بحق سره يشاء كذا الله خو خشي وذهبكم تاسو بوزي تمام تاسو وفات وياتي بخلق جديد اور اغوري مخلوق نوې دا دون مخلوق لري کول دون پیدا کول دا آسان چیز خو نه دی الله فرمای وما ذلك ولد على الله بالله باندې بعزيز السكران دا بالله یې سګران دي او تکتهش یو سل کال وړاندې چې مثال سوچ وکي دا چې څومره خلک په دې ملکونو کې آباد دي دا یو چرته ډیر داسې د خلک چې هغه د 100 نه ایبي دا ټول دنیا ډکه واغټول لري شول او دا چې کوم ډکه دنیا تخکاری د الله پیدا وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا ذيب مخابق شيل الله الله دفر جميعا طول وقال الضعفاء ويبدا ضعيفان الذين استكبروا كسادوا تجامي تكبر کو دا کشران بده مشران توي ان كنا لكم تبع بشك من استاسو د پر تابع فهل انتم ايتا سمغنون عنا بچكون کی زمون من عذاب الله دا الله د عذاب نه من شي قالوا دی ویلو هدانا الله دا بشرات بو توي کچر الله مونږ ته هدایت کړي ویل هدینا کوم تاسو ته هدایت کړو موږ محروم د هدایت تاسو ته څنګه هدایت کړي سواء علينا برابر د په موږ باندې اجزعنا کوم فریاد او اب صبر نو که صبر کو حدیث کې دي چې دا انسانان په دوی راځي به شتا به وي چې دنیا کې به مسلمانانو ته تکلیف دی بس صبر کو زموږ په صبر کو 1500 کاله به صبر وکي اے صفه مرتب نشو یره کله به مسلمانانو ته چې تکلیف ورودي بس سوالو لګول راځي چې د الله د سوال د 1500 کاله پورې به سوالونه دا بنتونه دا جړاګاری کوي زر کاله شول زر کاله بعد ته आवाज راشي اقصو فيها ولا تكلمون جهنم کې کورې شي خبره وکړه یا به دا واغستې شي نو لہذا سواء علينا برابر د په موږ باندې اجزعنا کوم فریاد کو اهم څه پیدا وکړه اب صبر را کا صبر کو مالنا نشته موږ د پر من محیص زید اخلاصی محیص مصدری نیوی ده زید اخلاصی وقال الشیطان لما قضي الامر څنګه دا مشران او کشران د یو بل سره په خلاف باندې درخواستونه ورکړي د دې غوړ لوی مشر هغه ابلیس دی په جهنم ته چې دا ټول لاړ شي نو دا تبع الله دا اور منبر ولګي اوس دې خپل مقتدیانو ته تقریر وکړه دا تمام جهنمین دا د ابلیس مقتدیان دي دوی ته اوس تقریر وکړه د ابلیس په تقریر شروع کی وقال الشیطان وای به شیطان لما قضي الامر کله چې فیصله شي کار دې به ورته وي ان الله وعدکم الله تاسو سره وعده و دا سی وعده چې وعده الحق حق وعده سره کړی و کتا سو ایمان راوړو نیک اعمال وکړو جنت ته بفوز او وعدتکم ما تاسو سره وعده کړی و ما د ته جنت په کوم ځای کې دی جهنم په کوم ځای کې دی فاخلفتکم ما خلاف کذ خپل وعده زنر وعده خلاف یې وما كان لي اوس متا سما بلا متا کوي چې ابلیس تاولې موږ گمراه کړی دا غوته ما كان لي لو زمانه پر علیکم پتا سمن سلطان سدلیل الا ان دعوتكم مگر چې ما تاسو له دعوت درکو فاستجبتم لي تاسو قبول والے کو زمانه پر زمانه خبره بدله فلا تلوموني تاسو ما ملامت کوي ولوموا انفسكم ملامت کوي خپل ذاتونه ما انا بمصرخكم زنی فریاد رستاسو وما انتم لتاسو بمصرخی فریاد رسیکون کی زما تاسو زما امداد نشي کولای زه تاسو نشم کولای انی کفرت بشک از کفر کو به معاشرتمونی زو مطلب دې ویل شي انی کفرت بشک از کفر کوم انکار کوم بما اشرکتمونی هغه چې تاسو شریک کړو د الله سره من قبل فخوا تاسو د الله سره زو شریک کړو مزه دې غوډو نه انکار کوم نو ما دا موصوله یا موصوفه دې
دویمه دا ده چې د ابلیس الزام په دوی ولګي انی کفرت بشک ما کفر کړو زه ولې کافر شوم دا کفر مې په دې کړو بما اشرکتمونی چې تاسو شریک کړو په خپل الهو سره تاسو چې کوم داغه الله سره شریک کړم نو کو یا په دې وجه باندې زه سرکشه شوم نو چې سرکشه شوم نو ما کفر وکړ نو بیا دا با سببیه ده دا زما کفر ستاسو په وجه باندې دا خپل الزام دا خپل کفر په دې خلکو باندې الزام کوي چې ستاسو د وجه نه زه کافر وم ځکه چې تاسو زه شریک کړو وای نه کفر ته بشک زه کافر ما کفر مې کړو به ما په دې وجه باندې اشرکتمونی چې تاسو شریک کړو د الله سره من قبل بخوا زمو د الله سره شریک کړو ما کې تکبر او علو وراله نو کافر شو ان الظالمین بشک ظالمان لهم ضد پر عذاب الیم عذاب دردناک ودخل الذين امنوا داخل بکړي چې کسان چې مؤمنان دي او عمل صالحات او نیک اعمال کوي جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها دیبا همیشه پدې کې به اذن ربهم په حکم د خپل رب تحیتهم تحبیر دیبا فيها پدې جنت کې سلام یو بل سلامونه چول الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه الله د ایمان او د کفر مثال ذکر کوي بیانې مثال د کلمې طیبه دا طیبه کلمه څنګه د لا اله الا الله مثال شجره طیبه فشان دونی ده پاکي عام حضرات دا کلمه طیبه مشابه وي مثال ذکر کوي په کجوري سره اصلها ثابت چې دا غویخ دا کلکوي دا پزمکه کې خنره وته ده کلک وفرعها فی السماء ساګي اوچتي دي اسمان طرف او تو دی ور کوي او کولها خپل خوراکا کل حين هر وخت باذن ربها په حکم د خپل رب نو کجوره دا کالو سر وړیش او دا کجوره دا سیس دي چې دا دانه ونی شي دا غیر تر پخلی پورې دا وړیش کلمه طیبه او تقشات مثال څنګه دا ونه د ویخي مضبوط ده تنه خدان کړه دا میوه ور کوي په ار ټیم باندې کجوره وړ کال کې دا ملایږي خلک یې خوري نو دارنګه کلمې طیبه مثال ده چې دا پړه کې کلمه نه شوله مضبوطه اوس بداغه هغه ستانګي اوچتي شي اخلاق بد کلمې وی معاملات بد کلمې وی دارنګه چې کوم ده حلم او صبر دا بد کلمې وی سید رحم بد د کلمې وی دا هغه میوي دي چې اړتیا باندې ورکړي نو تو دی وکولها کل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال بيان الله مثالون للناس انسانان دفر لعلهم يتذكرون دي دفر چې دي نصیحت قبول کی ومثل كلمه خبيثه مثال كلمه خبيثه شجره خبيثه فشان دونه دي خبيثه مثال كلمه خبيثه کلمه د کفر مثال فشان دونه خبيثه دي دا یو کچا د سدادي نيسو په دې ځمکه باندې خوري زیره سو پتا بڑا ودیو سو پتا کا کوړه وي نو دا سیسی چې کوم ده دا معمولی شالي جړې په ځمکه کې نه وتی نو د ځمکې په سر باندې نو که انسان دا واده د خپل سر دا ورخته نو هغه د ویخ دراوځي او که سروي د دغه د خپل سر دا جړ ورخته او د ویخ راوځي دا کفر د قشار دی چې دا سرسری دی دغه لپاره استقرار نه نن ته مشرک دی سبا دا غیره بل او بل سبا دا غیره بل جوړ شوی دی د لپاره قرار نه شجره خبيثه فشان دوني خبيثه د اجد الصد چې دا خورشي وي من فوق الارض فاسد اسمکه نه مالها من قرار نه دا د لپاره قرار نه دا دوش ور سره یو دا کاکوړي سره تشبيه او د کجوري سره تشبيه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل صحابه دا امتحانات فرمایل یو ونه د شجره مثل المسلم یو ونه د مسلمان سره مثال دی دا پاڼې نه ورځي هر وخت بل نه ورځي اخبروني ما هي ما توي دا کبه ولا عبد الله بن عمر سے فرمای صحابه حضرات د مختلفو صحراګانو ور سوچونه شروع کړي چې دا بپلان کې دا بپلان کې عبد الله بن عمر سے فرمای سبا په ذهن کې راځي دا مثال کوم بیانې کې دا د کجوري بیانېږي چې کې زما عمر کې مرزو شرمېدم نو ما جواب ورکړ بیا روسته په پلان ته وي د پلان ماته وي کپدی مقابله ته جواب کړي به د ډیر او خاط نو زما ستاسو جواب کوم ځکه د بچی په قابلیت باندې لار مخه نو عبد الله سے فرمای زما په ذهن کې راځي دا ونه دا د کجوري ونه چې څنګه نه ورځي ویخي مضبوط ده تانه مضبوطه ده
او هر موقع باندې دا میوه ورکوي. ایمان همدغه څه دی چې په هر موقع باندې تعالی خپله خوبۍ درکوي. يثبت الله الذين آمنوا ثابتي الله کسان چې مؤمنان دي بالقول ثابت په وینا ثابت په حیات دنیا په ژوند د دنیا او په آخرت او په آخرت کې دا ثابتي. نو که ایمان دی وروړو د ایمان سره او بیا دغه مسلمان سر ورکوي خو د ایمان نه پرېږدي. دارنګه برزخ کې چې تپوس کېږي نو هلته هم د ثابت قدمي وي. قیامت ته راشي چې کوم دی نو هلته هم یثبت الله الذین په دې خپله کلمې الله ثابت. ويضل الله الظالمين گمراهي الله ظالمان. يفعل الله ما يشاء في الله هغه چې خوښ شي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله آیات تدبر هغه کسانو ته چې هغه بدل کړي د الله نعمت کفر په کفر باندې هغه په مقابل کې کفر واغستو. واحلوا قومهم ودینازل خپل قوم دار البوار کور د هلاکت ته خپل قوم هلاکت ته بوتو. دار بوار نه دا بدل جهنم یصلونها. د دې خلکو نه څوک مراد دي؟ عبد الله سے فرمایي او حضرت علی سے پوښتنه دینه مراد مکی والا دي. په دې مکی والا باندې الله څومره نعمتونه کړو. الله پیغمبر و تراولېږي خدای د پیغمبر قدر کو نه پیژنده. هغه نعمت یې بدل کفر هغه کفر او خپل قوم هلاکت ته بوتو. په بدر کې ور مردار شو. جهنم دا جهنم یصلونها چې دې ورته داخلي ګبي سل قرار او د ابد زیاده قرار دي. وجعلوا لله دوی ګرځید الله د پرندادر شریکان یضل عن سبیله چې گمراه شي د لارې د الله نه. ولو ورته تمتعوا تاسو پیدا حاصل کی فإن مصيركم إلى النار بشک رجوع تاسو جهنم ته ده. قل لعبادي الذين ويزما بندگانو ته امنو چې مؤمنان یقیموا الصلاة دی قائم کی منځ او ينفقوا دی خرچ کی مما ده هغه رزقناهم چې ما دوی ته ورکړي دي سرن په پټه او علانیه او پخکارا. قبل آیات یا مخکې دا غنه چې راشي یو مندا سورت دا به یو فيه چې په دې کې با خرڅول او اغستل نه ولا خلال نه په دې کې دوستانه دا د قیامت ورځ نو هغه کې خرڅول اغستل نه کېږي او دوستانه به هم پکې دي. خدا د کافر د پاره په خلاف د مؤمن دغه دوستانه برقرار وي. د مؤمن دوستانه به الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دا دوستان به یو بل سره په دشمنی بدل شي. الا المتقون د متقیانو دوستانه به دا غي د وړاندې وجوي چې دا ایمان نه علاوه چې په نورو سيزونو باندې دوستانه کیږي د بس کیږي. څوک د چا حسن دغل، څوک د چا رښتې دغل، څوک د چا مال دغل وي، څوک د چا رتبه دغل وي. قیامت کې دا ټول سيزونه نشته. چې دا نشته لهدا دغه دوستانه وکړ شي. وتقطع او کما دوستانه چې د ایمان په وجه باندې ود مؤمنانو ایمان برقرار دي مؤمنان برقرار دي هغه دوستانه په خپل ځای باندې شته. لا بيع فيه ولا خلال نبی په دې کې دوستانه. الله الذي الله غزاد خلق السماوات والارض پیدا کړی اسمانونه زمکه او انزل من السماء نازل کړی د اسمان نه. د اسمان چې کله نازل کړه ما الوب واخرج پس رو باسی به په دې کو سره من الثمرات میوه رزق لكم دارزم د تاسو د پاره وسخلكم الفلك تابع کړي تاسو د پاره کیشته د تجری چې وچلي په بحر په سمندر کې به امره د الله په حکم. واستخر لكم الانهار تابع کړي الله تاسو د پاره نهرونه نو په کې دا څه بهيږي خدا ته ډب کیږي نو بر راخیږي نو. وسخر لكم الشمس والقمر تابع کړي الله تاسو د پاره ورځ توګه دا ایبن چې کوم دی جاریه یو د بل پسې په خپل مدار روان. وسخر لكم الليل والنهار تابع کړي الله تاسو د پاره شپه او ورځ. واتاکم تاسو له درته من کل ما سألته من کل ما داما موصوله هم ویل شي او داما موصول دغه نافیه هم ویل شي. کما موصوله شي نو بیا معنا ده واتاکم تاسو له درته من کل ما بازي دهغه سألتمو چې تاسو سوال کړي د څه کوم څه غواړي دغه بازي درکړي او دا بازي چې در نکړه کې دې شي ته په مصلحت نه پويږي کې دې شي دا وختن او سوال ته مناسب نه دی کړي ورنه الله د بنده سوال قبلې د بازو کې دې شي آداب کبه او بل څه کبه نو تاسو له درکړه بازي در درکړه. من کل ما ساتو بازي هغه چې تاسو د الله نه غوښتي دویم چې دا معنا پیشل واتاکم تاسو له درکړه من کل بازي د هر هغه ما ساتو چې تاسو نه دی غوښتي.
ډیر سيزونه تاسو نه دی غوښتي الله درکړي دي الله په علم کې چې تاسو ژوند او خیر پدې کې دي نو تاسو نه باندې سيزونه ده وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ كَتَاسُ شْمِرِدَ اللَّهِ نِعْمَتُنَا لَا تُحْصُوهَا تاسو دا نشئ شمیرلې تو ته صرف کین او یو شمیري چې دا د الله نعمت دی او دا نعمت دا شمیر نشي کوي وَآتَاكُمْ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ بِشَكَ انسان نه مراد کافر انسان دی لظلوم خامخا ډېر ظالم دی کفار دا انسان چې کوم دا ناشکر دی دلته مراد انسان نه انسان کافر مراد دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَّ چې ابراهيم عليه السلام ربي جعل الله غرزوا هذا البلد آمنا لوبنه پارا کې دی چې هاذا بلد آمنا الته نکره ذکر کړه دلته معرفت ذکر کیږي هاذا البلد فرق دار چې ابراهيم عليه السلام یو هغه مخبر دي سوال کړی دی چې بیبي او خپل بچي پرې خودو دلته سره څوکشتي نو الله دا خار بیا چې کله روسته جرهم قبيله الله او دلته سره شته شول او اسماعیل علیہ السلام دا غي سرشتہ وکړه دوی کور علاقه په دې ځای باندې آباد شول نبی هغه مخبر دا سوال کړی دی معرفت هذا البلد دا خار وګرځوا امینه دا آباد د ابراهيم عليه السلام سوال وکړي بلد الامن وجنوبني اسات ما وبني او زما بچي ان نعبد الاصنام چې موږ عبادت کو د بوتانو نبی نه زما حفاظت وکړي رب اعظم رب انه بشک دا بوتان اضلل كثيرا دي گمراه کړي دي انسانان من الناس د انسانانو ومن تبعني چا چې زما تابعداري وکړه فانه مني بشک د زما د ډلې نه دي دا خو زما دي ومن عصواني چا چې زما خلاف کړي دي فإنك غفور رحيم بشک تبخل کې مهرباني دولانه متا ته درې مسلې ذکر کولې چې علماء دیوبند کمني امکان الکذب امکان المثل دا سې آیاتونه چې کوم د دې تمسک کوي چې ګوره دی هغه خلک چې عصواني کافر دي د الله قانون دار چې داغه مخه نشتا خو په هم دا وایي چې را کته یو بخیر استاد چې کنه پیسې کوي نو فإنك غفور رحيم دا هغه ګناګارو د کافرانو د مشرکین د عقیده پر دې طلبګار د کدی ما به وشي د الله په حکومت کې پیسې سم نه کوي فإنك غفور رحيم ربنا ارب زمغه اني اسكت بشك ما وصو من ذريتي والاولاد دا غبيبي او دا ماشومه په یو بیابان د صفا سره چې کوم د پریو غیر ذی زرع چې هغه خاوند د فصل نه دا عند بیتک المحرم پنځه د قربانی چې هغه د احترام نه ربنا ارب زمغلی یقیم الصلاه چې د قائم کې منظم وجعل وغرزوا افئده من الناس لون د انسانانو تهوی الیهم چې هغه اعلان کوي دوی ته فرمایي چې ابراهيم عليه السلام په سوال کې ذکر کوي فجعل افئده من الناس دا بین تبعیضیه ذکر من الناس بعض انسانان نو چې هر کله بعض ټکي ذکر کړو دا بعضی به کدا من تبعیضیه نه ویلې او مطلق خبره کړې وي چې فجعل افئده الناس تهوی الیهم نو بیا به دا هر یو کس کو بیا به دومره ګڼو چې التبیا حج او یا عمره کول مشکل د ابراهيم عليه السلام من ذکر کړی د رزق بعض حضرات بزي فجعل افئده من الناس او دا بعض حضرات چې کوم الله دا په پړه کې دا مين او محبت واچي دې تکته شي ډېر غریب د غریب خلک چاته په ډېر خواره مهنت باندې پیسې ټکی جمع کې او بیا رواني بدل پیک نه روسته چې کوم د سورته حج کې مضمون روان ورزقهم دې رزق ورکې من الثمرات دمیونه ورزقهم من الثمرات اول سفاره کې چې کوم دې الته بدلای خبره کړو لعلهم يشكرون دې د پر چې شکر واسي ربنا اذا بسمغه انك تعلم بشکت پويږي با نخبي هغه چې موږ پټو و ما نعذر هغه چې موږ کار کوو وما يخفى على الله پټ دي په الله باندې من شيء شيء في الارض فسمکه کې ولا في السماوات فاسمان کې الحمد لله الذي سرى لها غزاد دفر وهبني چې به ما تعالی کې بری بډاوالي کې اسماعیل علیہ السلام دا او تور کړی شوی چې کوم د په دې وخت کې د عمر ویلې شي دا یو کم سل کار دی و اسحاق علیہ السلام دا ته چې کوم دی بیا سوار لسکاله کشر دی نو مال بډاوالي کې بچی را کو اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ان ربي بشک زما رب لسميع الدعاء خام خورد کې د دعا دي رب اجعلني الله کرزما مقيم الصلاه قائمون کې د منځ و من ذريتي او زما د اولاد
ربنا اے رب زمونږ تقبل دعا زمونږ دعا قبول کړي ربنا اغفر لي الله بخنو کې ما ته ولي والدي او زما مور او پلار ته ولي مؤمنین او مؤمنات ته یوم يقوم الحساب هغه ورځ چې قائم شي حساب اغفر لي خو بخبل دی ولي والدي او زما مور او پلار ته چې کوم دی بخنو کې دا غیر مخکې مضمون د جواب ویلو چې دا سره د وعده کړو دا هغه وعده برابرې هغه د پر دعا وکړه بیا قیامت کې چې کوم دی راشي ابراهيم عليه السلام با لار مخامخ شي وته ابراهيم اوس دې من اوس زما د پر سفارش وکړه هغه به الله ته چې کوم دی متوجي شي الله دا زما چې کفلار دی او تا خو ما ته ویل چې ولا تو خو زین ما باندې رسوا کې او چې پلار می جهنم ته روای ته زما سره رسوي نه الله به ته تلک بر وګور چې دې بر وګوري د پلار دا شکل بوله الله بدل کی د خنزیر شکل ته وایي داغه به نه هم کرکوي بیا فرشتو ته امر وکړي چې دا جهنم ته واچي وجدادا چې دې په دغه شکل باندې چې ایلوي دا زما رسوي نه نو الله بوله شکل بدل کی چې د دم ته نفرت پیدا شي به دې خل متعلق اخراغه حدیث کې دا شکل او بدل او په ګن باندې کړ شوی چې کرکې ته وشي يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله تغمان وكف الله بني غافل عندنا خبر عما يعمل الظالمون غچ عمل كيدا ظالم انما يؤخرهم بشكل لا يدستو كيد يوم اورجتا تشخصو چی بوټي راوزي فيه الابصار پدې کې سترګې انسان يرى او هيبت واري سترګې پټي شي د هيبت دغه هيبت او دغه عظمت هغه بدای چې د سترګې په پټي راوتلي مهتعين مقنعي رؤوسهم مهتعين دي بجدي کون کی مقنعي پر تکون کی رؤوسهم پر سر لرا سری اوچت نیولې دی حشر ته منډي وي لا يرتد اليهم واپس کیږي د طرفهم د دوی نظر منستر ګم شي خو زوره وافئدتهم وضيلون هوا نبخالوي وانذر الناس وإنسانا يوم ظهر ونزل يأتيهم العذاب شراشر عذاب فيقول الذين ظلموا ويباق سنچ ظالمان دي ربنا اے رب زمونږ اخرنا موږ رستو کې لا اجر قریب هغه ټیم نږدې ټیم روجب دعوتک بقبول استاد دعوت او نتبع رسول یا موږ ونتبع الرسول متابعین کړي د انبیاء دوی بدا درخواست کړي الله فرمایي دا خو تاسو له مقدر کړي او لم تکونو آیا نوې تاسو اقسمتم تاسو قسمونه خوړل مالکم من قبل بخوا مالکم من زوال نشته تاسو د پر اوړېدل تاسو به زموږ د حالت هغه نه برخه اوړېدل نشته وسکنتم تاسو اوسېدلې وي په مساکن الذين فكروا دا کسانو کې زونه کوم تاسو چې هغه سره کړه په خپل زادو تاسو د پر سپر عبرت چې د هلاک شو قومونو دغه کوم پلان لیکلي منډه دغه په کور کې توسيږي دا سبق نه وتبين لكم او کار کړیو الله تاسو ته کیف فعلنا ما سکړو به په دې باندې وضربنا لكم الامثال ما به تاسو ته په مثالونه وقد مكروا تاسو دې تدبیر کړو مکرهم دې تدبیر دا تدبیر څنګه هغه دا چې وهو عند الله دا الله په نسبت مکرهم دې تمام تدبیر ردي وان كان مکرهم دا چې کوم دې مخفف د مسقل نه هم ویل شي او دا نافیه هم ویل شي کدا حرف مشبہ کې مخفف کې د مسقط نن بیا معنا ده وانه بشک شان ده کان مکروهم د دې مکرونه داسې وي تزول منه الجبال چې زاید شي داګه د وجه نه ورنه د بیا د دغه غټوالي د پریبونو ته د انبیو په شان کې دوی دومره غټ غټ ټوکی جوړې کړې وي چې دا هر د زینه واړي او دې مدار چې دا ان دا نافیه وإن كان النو مكروه داغي تدبير نکړو خدا تدبیر دا سينو لتزول منه الجبال چې په دې باندې واړې ورونه که څومره غټ تدبیر نکړو خو الله وي زما قدرت کوم غټه ستا به څومره تدبیر وي دا غر د زینو چته ویش زما یو مخلوق نشو چته وره نو بیا دا نافیه ده بیا د دوی چې کم دي هغه کمزورتیا ته اشاره ولا يحسبن الله دې ګما ولا تحسبن الله ته ګمان وکړه په الله باندې مخالف وعده خلاف کوم کې د خپل وعده رسوله د خپل پیغمبرانو سره الله چې کوم وعده کړی هغه بالکل سره رسول ان الله بشک الله عزیز الغالب دې د انتقام خاوند باندې هغه ستورو دې یوم هغه ورځ توبدل الارض چې بدل شي د ازمکه غیر ارض په بل ازمکه حدیث کې دا راغلی دی چې د ازمکه الله بدل
دا اسمان الله بدل کی بل ازمکه الله ورکی داسې ازمکه چې په هغې باندې چا ظلم نه کړی داسې ازمکه چې په هغې باندې ناروا وینه نه توی شوي دا به ته کسبي نه هغې باندې به الله د مخلوق سره حساب کوي بیا دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړی چې دا ځمکه بدلېږي او بله خورېږي دا مخلوق به چېرته په دې ځمکه خو د انسانان آباد دي دا به چېرته د پیغمبر علیه السلام وفرمیل هم علی الصراط دا به الله پورې صراط ته وخېږي بیا به دا ځمکه الله بدل کړي مفسرینو حضراتو ذکر کړي په دې کې دوه احتماله یو احتمال داسې هم دی چې دا ځمکه بدل شي نو ذات یې بدل شي دا تمامه ځمکه غونډه شي د دې په ځای باندې سپینه ځمکه خوره شي د الله د قدرت نه بهر نه دي په دې باندې وینه نه توی شوي په دې ظلم نه دی کړی شوی بله ځمکه خوره شوه دویم احتمال دا دی چې ذات نه صفات یې بدل شي دا ځمکه ده دا غرونه دا کنډې کپرې دا چې څومره کندې دي دا غونډې اوارې شي چې اوارې شي بیا چې ګورې چې کوم دی د هغه مخکینۍ ځمکه پاتې نه شي دا بیا تبدیل په اعتبار د اوصافو سره هغه ورځ چې بدل نشي دا ځمکه په بله ځمکه باندې والسماوات واسمانونه وبرزوا لله الواحد القهار دوی به مخامخ شي یو الله ته چې زورور دی وترى المجرمین تبعین مجرمان یومئذ په دې ورځ باندې مقرنین دا به تړلی شوي فی الاصفاد په زنځیرونو کې څومره مجرمان دي دا الله په زنځیرونو کې تړلي سرابیلهم دوی کمیسونه به من قطران دا د ګوګړ دی پخوا داسې یو څیز و چې په هغې به خلکو اور بلو هغه ته بیا ګوګړ وي شیخ الهند زمانه کې په ګندل سره دا داسې څیز دی چې زر لمبه کېږي دې وخت کې به طور مثال پېټرول د هغه یو مثال دی چې څومره زر لمبه اخلي دا کمیسونه له الله د دې نه جوړ کړي دې دپاره چې دا پرې زر لمبه شي او ښه وسوځي وتغشى وجوههم النار او پټ کړي وي د هغې مخونه لره اور یجزي الله دې لپاره چې بدله ورکړي الله پاک کله نفس هر نفس ته ما کسبت هغه چې د کسب کړی دی ان الله بېشک الله سریع الحساب جلد حساب والا دی هذا بلاغ للناس دا تبلیغ د لپاره انسانانو قرآن کریم د خلقو لپاره دا تبلیغ د دعوت دی ولينذروا به د لپاره دی چې دی ویرولی شي په دې قرآن کریم وليعلموا دی کوی شي انما هو بېشک شان د اله واحد معبود دی یو وليذكروا نسيت قبول کی اولو الالباب خاوندان د عقل